لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجادلهم بالتي هي أحسن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منهم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. تاسو ملګرو ته زما आवाज در رسیږي؟ شاته ملګرو ته आवाज در رسیږي؟ په आवाज باندې پوهیږئ؟ شاته ملګرو جواب نه راځي، په आवाज پوهیږئ تاسو؟ ښه صحیح دی. نوټس د ټولو تعلیماتو سره شته دی؟ ملګرو دلته زموږ 15 ورځې دي، ډېرې زیاتې کمې دي او موضوعات دومره زیات دي. موږ هغې کې کوشش کوو چې غټ غټ موضوعات راواخلو، هغه تاسو ته مختصر پړاو وکړو. دا زموږ د پوره کال سبقونه دي. نو هغې کې یو مهرباني به تاسو دا کوئ چې دلته به په توجه سره تاسو کښېنئ، ټیک ده که نه؟ انشاءالله طالبان به دغسې نه کوو چې موبایل دلته راواخلو، په هغې کې فیسبوک کوو یا ځانله گیم کوو یا بل څه کوو. ګوره دلته ستاسو راتلل دا سر رسمي نه دي. خلک اولا وایي، ثانیه وایي، ثالثه وایي. نو بعضې طالبان دغسې وي، د هغوی سوچ دا وي چې خیر دی وخت تېر کړه 8 کاله، نو په آخره کې ورته پګړۍ ووهي، سند ورته ورکړي، کور ته راشي. نو دلته زموږ دغه دوره دا خو هغه هم نه ده چې تا ته به داسې سند میلاو شي ستا په نصاب کې شامل دی. دلته راتلل زموږ نو ستاسو صرف په دې خاطر دی چې په د 15 ورځو کې موږ تاسو زده کړه وکړو. نو اول خبره چې دلته موږ تاسو موبایل کې ګوتې یا د یو بل سره خبرې یا خوب دا شی چې بالکل ونه کړو. کوم طالب لکه خوب ورځي نو په خپل ځای دې لږ ساعت دپاره ودرېږي او مین دوه چې کله خوب ختمېږي واپس ترې کښېني. پوه شوئ په خبره؟ دویم نمبر ګورئ ملګرو، تاسو راغلي 15 دین دی، په 15مه ورځ باندې به تاسو کور ته ځئ انشاءالله العزیز. نو که تاسو دا ورځې دلته په خوب کې تېرې کوئ هم تېرېږي، که تاسو په محنت کې تېرې کوئ، په ګپ شپ کې تېرې کوئ، په هر صورت تېرېږي. نو ولې ونه کړو چې دا 15 ورځې موږ داسې محنت وکړو چې د پوره کال کار وکړو. او یقین نه وکړه که تاسو د 15 ورځې محنت وکړئ، دې ته ونه ګورئ چې یاره زموږ خو خوب ونه شو، زموږ خوراک ونه شو، زموږ ته صحیح ځای میلاو نه شو. نو چې تاسو ځئ په د 15 ورځو کې 15 ورځې چې ختمې شي انشاءالله تاسو به دومره څه زده کړئ چې ستاسو په 10 کاله کې به هغومره څه نوي زده کړئ انشاءالله. خو په دې شرط چې تاسو دا په خوب کې تېرې نه کوئ، تاسو دا په ګپ شپ کې تېرې نه کوئ، تاسو په ګرځېدو بازارونو کې تېرې نه کوئ. د 15 ورځې واقعي تاسو په سبق کې تېرې کوئ. الله تعالی د چا اجر نه ضایع کوي. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. دومره نتیجه به الله رب الجلال تاسو ته ستاسو د 15 ورځو الله درکړي چې تاسو به بالکل په تصور کې نه راځي. نو دلته به دغه 15 ورځې اول عزم به موږ تاسو دا کوو چې دا په محنت کې تېرو، ټیک ده که نه؟ انشاءالله. دویم نمبر ګبراویږو به نه، یېرېږو به نه. ګوره دا روژه راشي که نه، بعضې خلک دغسې وي چې ځان ته یې ګرانه کړي، یاره دا به څوک نیسي او دا حج عمرې ته سړی لاړ شي. نو دې کې ځینې خلک دغسې یاره دې ګڼې ته وګوره او دا دومره رشونه او دا دومره تو ګرځېدل او دا به څوک کوي. نو څوک یې چې ځان ته ګرانه کړي ده ته یقینا ګران شي. خو چې څوک په دې نیت دی چې یاره د دې په تکلیف کې هم اجر دی، د دې په تکلیف کې هم الله تعالی انسان ته اجر هم ورکوي او نتیجه ورته هم ورکوي دی. نو چې انسان کله نیت دا کړي زه به هر تکلیف برداشت کړو، نو بیا الله تعالی ډېره اساني راولي او د الله تعالی مدد د انسان سره شامل حال کېږي. نو دلته به زموږ محنت کوشش دا وي د تاسو طالبان څه به مساجدو ته ولېږي، څه به دلته پاتې شي. نو انشاءالله ټول انتظامات ښه به وي، مزیدار به وي. او چې ستاسو نیت دا نه وي چې موږ دلته سهولت وغواړو، موږ تاسو نیت دی چې دا 15 ورځې د موږ تکلیف برداشت کوو. چې موږ تاسو نیت دی نو انشاءالله الله به راته دا ورځې اسانوي. ټیک ده که نه؟ انشاءالله به خو دا به وي
خوب کې به د 15 ورځې نه تېرو، د 15 ورځې به څه کې تېرو، څه کې به تېرو. ګوره دلته چې کوم فن تاسو وایئ د تاسو مدرسو کې 8 کاله تېر کړئ، 9 کاله تېر کړئ، لیکن تاسو دا څیزونه نه وایئ نو دلته ناشنا وي. تاسو ګوره چې مثلا نحو وایئ، صرف وایئ، که نه په اوله کې یو کتاب وشي، په ثانیه کې بیا بل کتاب وشي، په نحومیر په اوله کې ووایئ، هلته بیا په هدایت النحو په ثانیه کې ووایئ، په ثالثه کې بیا کافیه ووایئ، په رابعه کې بیا شرح جامع ووایئ. بیا هم داسې چې طالبان ډېر دغسې وي چې بعضې پوه شي بعضې پوه نه شي په هغه څیز باندې. نو موږ او تاسو دلته چې کېنو د اولنی ځل دی، اکثر طالبان دغسې وي چې راشي نو په اوله ورځ سبق ته کښېني نو توجه یې هم نه وي، خو بس تماشې ته راغلی وي، په اخره کې بیا وایي والله خوند دی ونه کړو، بس د کور ته ځي. نو 15 ورځې تېرې کړه، محنت وکړه، په توجه سره سبق کې، انشاءالله العزیز چې ته کله ځې ته به خوشحاله یې، دومره څه به دې زده کړي وي چې دا به تا په ټول کال کې نه وي زده کړي. نو په د 100% کې چې موږ تاسو کوشش وکړو چې په 100 کې به 100% حاصل وکړو، چې په 100 کې 50% موږ حاصل کړو، انشاءالله به زموږ ستاسو لپاره کامیابي وي. نو زړونه به هغې ته نه کمزوري کوو، ټیک ده که نه؟ انشاءالله العزیز دلته به زموږ یو خپل نظام وي، د 8 بجو نه د 1 بجې پورې درس، بیا به د هغې نه پس ماسپښین به کله کله ګنټه کلاس لګېږي، بیا به ورسره تکرار وي، ماښام به بیا ستاسو ګروپونه به جوړ شي، په هغه ګروپونو کې بیا عملي مناظرې وي، تاسو تربیتي زاړه کسان به در باندې کوي، بیا به د هغې نه وروسته ماخوستن نه وروسته تاسو ته طریقه کاري زده کوي چې تاسو به جرح او تعدیل، اسماء او رجال، بیا به تیاری څنګه کوي، د مختلف څیزونه به تاسو ته درښیي انشاءالله. خو چې تاسو د هغې سره تیار یې ذهنا او تاسو په خپله د هغې نه مطالبه وکړئ چې موږ دې 15 ورځو له راغلي یو چې څه زده کړو، نو چې دغسې نیت موږ تاسو وکړو، دغسې موږ تاسو تیار یو، نو بیا به مخکې موږ تاسو کار کوو، ټیک ده که نه؟ انشاءالله ولې خبره سبق شروع کوو. ملګرو اول وضاحت ستاسو سره چې دا کوم نوټسونه درکړي دي د املایي نوټسونه دي. په اولني کال ما سبق ویله، یو طالب اردو ته نقل کول یې پښتو کې، نو بهرحال په هغې کې لږې نه ډېرې زیاتې غلطیانې دي، نو هغه غلطیانو تصحیح هم کوئ تاسو په سبق کې. او دویم نمبر املایي تقریر اصول دی، او زه املا کوم مخکې طالب یې لیکي، نو د هغې ټولې خبرې ما ته منسوب کول صحیح نه دي. کومې خبرې په هغې کې شاید چې دغسې غلطیانې شوي، هر کال موږ تصحیح هم کوو، او چې کوم نوټسونه د کوم نه وځي په هغې کې تر اوسه پورې تصحیح نه ده شوي، نو بهرحال دې کې غلطیانې زیاتې دي، تاسو به غلطیانو تصحیح ورسره کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو د سبق نه مخکې اول نمبر تاسو ټول طالبان خپل نیت صحیح کوئ، تاسو ټول علما طلبه انشاءالله العزیز نیت خو به ستاسو صحیح وي، خو بیا هم که د کوم ملګرو صحیح نه وي نو هغه چې د خپل نیت اصلاح دلته وکړي. نیت به زموږ او ستاسو دا نه وي چې یاره مونږ مناظرې فني زده کړو، خپل کلي ته لاړ شو، زه پې اهلیه علما تنګ کړم، یا نیت هم دا وي چې زه به لاړ شم هلته یو پلانکې باطل پرست دی، هغه سره مناظره وکړم، خلک به وایي چې او دا پکې صحیح مولا دی. څه قسمه دنیوي شهرت دا څیزونه نیت چې کله دا نیت وي الله تعالی به د انسان نه کار نه اخلي. او دغسې کس دې پېښور کې دغسې ملایان وو ما سره چې د هغوی نیتونه هم دغه وو، یا دنیا حاصلول یا شهرت حاصلول. یقین وکړه نن دا 15 کاله تېر شو، هغوی په خپله کوڅه کې هم څوک نه پېژني. زموږ ستاسو نیت چې دلته دا هم نه وي چې زه دا فن زده کړم، غیر مقلد سره به بېشکه زموږ اختلاف وي، پنجبري سره به هم اختلاف وي، بریلي سره ډېرو خلکو سره به اختلاف وي، لیکن زموږ مقصد به د هغوی لپاره هم دا نه وي چې زه هغه وشرموم، زه هغه شرمنده کړم، زه هغه رسوا کړم، دا نیت هم چې بلکل نه وي. زموږ نیت چې دلته صرف او صرف دا وي چې دا د مناظرې فن زه یې زده کړم، زه خپل دلایل یې زده کړم، او په هغې سره زه د خپلې عقیدې هم حفاظت وکړم، او نور څومره مسلمانان دي زما سره تعلق رساتي، واسطې را سره راځي، یا په میډیا په ذریعې یا مخامخ، زه د هغه خلکو د عقایدو هم اصلاح وکړم، صرف او صرف د دې لپاره چې الله رب ذوالجلال زما نه راضي شي. ټیک شوه؟ خبره مې زده کړه. نیت به بلکل زموږ د هېڅ چا لپاره دا نه وي چې موږ پلانکې ذلیله کړو یا رسوا کړو، یا راته څوک لوی ملا ووایي، یا راته شهرت میلاو شي، یا راته دنیا میلاو شي. تاسو کې به د هېڅ چا هم دا نیت نه وي انشاءالله. خو بهرحال که د چا په زړه کې هسې کله کله شیطان سړي ته وراچي دا خبره راغلې نو د هغې اصلاح وکړئ. ټیک ده که نه؟ انشاءالله
تر اوسه پورې نو اوس په دې ژبه باندې اصلاح وکړي دا کار ډېر اهم دی ګوره انبیاء کرام علیهم السلام چې دنیا ته راتله د هغوی د ټول ژوند او زندګي خلاصه سیرت کې تاسو کتلی اول نمبر د خپل قومونو د عقایدو نظریاتو اصلاح کولو دویم نمبر د هغې حفاظت کولو د حفاظت شعبې په جهاد سره هم کېږي هغه په تصنیف او تعلیم سره په دا ټولو سره کېږي خو نن سبا د ټولو نه اهم محاذ چې په دا ټوله دنیا کې نن یو فکري جګړه شروع ده هغه ده د دلایلو بحث علمي بحث د بحث و مباحثه او مناظره چې د هغې طریقه کار موږ او تاسو یې زده کړو نن سبا زه که تاسو ته کارګزاریانې واورو یقین مو که نن اکثریت خلک چې زموږ ستاسو نه ګمراه کېږي هغه زموږ او ستاسو علماو د وجې په کومه علاقه کې چې علما بیدار وي محنت کوي خپل دلایل یې زده وي هلته 1% عوام هم نشي ګمراه کېدی کوم ځای کې چې عوام ګمراه شوي وي هغه زموږ او ستاسو د غفلت زموږ او ستاسو د کمي زموږ او ستاسو د کمزوري د وجې نه وي مثلا تخصص کې علما راشي نو یو مولي صاحب ما ته وي زموږ علاقه کې د باطل پرستو نو دوی به د خپل غلطو عقیدو پرچار کوو مونږ به یې چیلنج کولو خو مونږ به په دې خاطر جواب نه ورکوو چې سند لرل نه بس مونږ به خلکو ته وایو چې دې نه شر جوړېږي لانجه جوړېږي اوس دې نه قلاره شه وجه څه ده پخپله مې زده نه وي چې بل څوک یې کوي مونږ د هغه مخنیوی کوو مونږ یو علاقې ته لاړو په د جمعې په سنتو باندې مناظره وه هلته هغه علاقې چې مین سړی کوم غیر مقلد شوی و بیا د هغې نه داسې خور شوی و هغې کیسه کوله په هغه علاقې کې هلته چې کوم غیر مقلد راغلی و انتهایي کمعقله او ناپوهه سړی و ویل دی دلته روژه کې راغی او په روژه کې په دارالفکر ترجمه شروع کړو روزانه به یې د موضوع څېړل ماسخوتن هم سهار هم ویل یو ورځ چې تراویح 8 رکعته دي دا 10 رکعته بدعت دی ویل یو ورځ پسې زه ورغلم ما ورته ویل مولوي صاحب دا ته څه کوې ما ته ویل چې اسانه خبره ده کاغذ یې لیکل راکړو ورسې دې پلان کې دارالعلوم ته ستاسو د انا په وټه مدرسه ده ورته ووایي چې بحث وکړو په دلایلو سره دې امي سړی و مالداره ویل زه هلته ورغلم د هغې هغه مشر مولوي صاحب سره میلاو شو نو ویل مولوي صاحب ته چې میسیز ورکړو ویل هغه ما ته ویل چې دا د بحث خلک نه دي د ډانګي خلک دي ویې وهلي ده ویل زما په زړه کې اول خبره دا راغله ما ویل چې یاره دغه خلک هم دي ځکه هغه وایي چې په قرآن او سنت په دلایلو سره خبره وکړو دی وایي ویې ووهه نو که تا سره دلایل دی ولې ورسره نه کوې بحث نو دی وایي زما دې مولوي صاحب سره تعلق جوړ شو تګ راتګ زه لاړم بیا خاندان دغسې د قصه خورېدله ډېرې علاقې دغسې دي چې زموږ او ستاسو د دغه کمې د وجې نه خلک زموږ نه روان دي او دا صرف په یو عنوان نه دا په مختلفو عنواناتو باندې دا که قادیانیت دی دا که الحاد دی دا که انکاري حدیث دی دا که څه کړل د روژې نه مخکې د پېښور کې وځي کې ما بیان وکړو نو د انکاري حدیث موضوع خو دلته ډېره زیاته روان ده ما په هر بیان کې د هغې تذکره لازمي کول یو مولي صاحب راسره میلاو شو ما ته ویل دلته یو ځای کې امام یم او زما مقتدیان اکثریت چې دي هغه ټول هم د دغه فتنې شکار شوي دي نو ما ورته ویل ولې مولي صاحب ته هلته کار نه کوي ما ته ویل زه کار کوم خو دا کومې عقلي خبرې ما ته ویل دا کومې عقلي خبرې چې ته کوې او دا څنګه جوابات کوې دا ماله نه راځي نو زه د هغوی سره خبره خو نه شم کولی نو ما ورته ویې ویل زموږ دوره کېږي هغې ته خامخا لازمي راشه نو خبرې مقصد مې دا دی چې داسې زموږ تاسو یې زده کړو څه کال زموږ په دا یو کال کې تقریبا په دا سوشل میډیا باندې د قادیانیانو سره مختلف بحثونه وشي زموږ د تخصص طلباو سږني او تېرکلني طلباو یو وټساپ ګروپ هم جوړ کړی د 10 کسانو نو الحمدلله د کوم ځای نه چې دعوت میلاو شي چې په هغه ځای کې قادیانیان په سوشل میډیا باندې لګیا دي کار کوي نو زموږ ګروپ پسې الحمدلله هلته رسېدلی هغوی تیار یارو د تېر کال روژې نه څو ورځې مخکې د ګلګت نه یو مفتي صاحب رابطه وکړله ما ته ویل زموږ 3 کسان کنیډا کې قادیانیان شوي دي او اوس هغوی خبره نه اوري پاکستان و درې هلکان هلته اوسېدل ویل اوس هغه زموږ خبره نه اوري هغه هلکان مفتي صاحب ما ته ویل ویل هغوی وایي چې تاسو له دې سره بحث وکړئ زه به یې واورم بیا زموږ د تخصص طلباو مولانا رئیس صاحب د هغوی سره خپل ملګري هغوی ورسره چې هغه دلته تربیت شوي الحمدلله
هغوی ورسره 3-4 غنټې بحث وکړو. په 4مه غنټه د هغوی مناظرې وتښتېدو. هغه 3 هلکانو کلمه وویله، مسلمانان شو الحمدلله. سږکال اوس د روژې نه 2-3 میاشتې مخکې د پېښور بډګیر یو کس و، ما سره قاري کرمالک صاحب خطیب صاحب راویته وکړه. هغې یو پریس کانفرنس کې تذکره هم کړې وه. نورو علوي مجلس والا یو 2 علماو هغوی راویته وکړه. د هغې نه هټ کړه دلته یو 2 نور مولوي صاحبانو هغوی هم راویته وکړه د پېښور نورو مختلفو علاقونو د دې په حوالې سره. ما دې ته ویله د اسد سړی ما سره میلاو که څوک دی، اسد سړی چې میلاو کو یقین وکړه ما سره وایس هم شته دی د هغې په وټسپ کې. ما ته وی مفتي صاحب زه د 2 کارونه علما راولم، زه ورله د تیلو خرچه هم ورکړم، د دې نه علاوه د جب خرڅ هم ورکړم، روټۍ هم پرې وخورم، بل ښه خبرې هم کوي. خو چې زه یې هلته لایو کې د قادیانیانو مناظرینو سره مخامخ کړم دی خبره نه پوهېږي. ما ته ویل په 2 کالو کې پوره خاندانونه هلته قادیانیان شو، پوره خاندانونه. بیا ما ورته ویل خدای به خیر کړي مونږ سره به رابطه کړه. مونږ ترتیب جوړ کړو، 1 غنټه هلته خبره وشوه الحمدلله. هغه ځایګې نه کوم هلکان چې تللي وو هغه ته واپس راغله. د 4-5 ځایونو کې مناظرې سږکال مردان والا د روژې نه مخکې مولوي صاحب راویته وکړه، د قادیانیانو وټسپ ګروپونه جوړ کړي دي او افراد راکالته چې د هغوی سره په ګروپونو کې بحثونه وکړي څوک نشته. ما ورته سږني تخصص والا تېر کال 4 کسان ما ورکړل. د هغوی په ګروپونو کې 1.5 هفته هغه لګیا وو. اخر کې الحمدلله د هغوی هغه وټسپ ګروپونه ختم شو. څومره ځوانان چې بولي وو هغه ټول دې واپس الحمدلله راوستل. دا په هر لاین باندې زمونږ دې مرکز ته که تاسو ګورئ دلته خلکو نوم اوري یو غټ تصور وي. تاسو چې اوس دې ته ووایئ چې هغه مرکز دا دی، نو د دې خو وجود دومره نشته دی. خو الحمدلله دا چې کوم کار دی چې دلته که قادیانیت انکاري حدیث دا فتنه چې روانه وه د هغې مخې ته رکوټ همدا مرکز و الحمدلله. پوره دنیا کې دا خلک پېژني د دې یو نوم دی، د دې یو کار دی، یو خدمت دی. الله تعالی دې نور هم زیات کړي. نو مقصد مې دا و چې ګوره چې موږ تاسو یو څیز زده کړی دفاع به وکړو، چې نه مې زده کړي څه به وکړو. نو خبره مې کول د انبیا کرام علیهم السلام د دویم کار د هغوی د خپل قوم د عقایدو نظریاتو د اعمالو حفاظت. نو حفاظت مختلف میدانونه دي. نن سبا د هغې اهم میدان دلایل دي، دا د بحث مباحثې. پکې یو چا ته وایي چې دا څیز غلط دی، هلته د بحث ضرورت پېښېږي. مچ د بحث طریقه کار اصول دلایل ستا نه دي زده، نو ته به څنګه کوې؟ نو ګوره زموږ ستاسو دا کار د انبیا کرام علیهم السلام محنت دی. نو چې څومره کار لوی هغومره نیت ضروري وي چې څومره اصلاح وکړو. ګوره جاز دی که نه، یو ګاډه دی، نو د ګاډې حادثه که وشي ممکن د بچ شي وکړي، خو د جاز رفتار تیز دی نو حادثه هم ډېره خطرناکه ده، باقي د بچ کېدو هېڅ چانس نه وي. خو دلته کار لوی دی، محنت لوی دی. نو که په دې کې په نیت کې لږ هم خرابي راشي، لږه حادثه راشي، هغه د انسان د تباهۍ ذریعې ګرځي. نو بهرحال چې مونږ تاسو د خپل نیت اصلاح وکړو، ټیک ده که نه انشاءالله. 2 نمبر د مونږ زیات بحثونه دلته نه وایو، خو صرف 2-3 ټکي به تاسو د ځان سره ولیکئ. دلته زه مناظرې تعریفات او د هغې تفصیلات بیا پېښ کړو، ځکه نن به 2 مسلې وایو. مناظرې اصول به وایو، مختصر 2 نمبر به بیا د هغې سره انشاءالله العزیز تقلید مسله هم وایو چې ختمې کړو. خو مناظرې دپاره یو 2-3 دلایل تاسو ځان سره ولیکئ. دا په دا نوټسونو کې نشته دی، بیا به سبق شروع کړو انشاءالله العزیز. اول نمبر دلیل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. سورة النحل آیت نمبر 125. سورة النحل آیت نمبر 125. ادعو الى سبیل ربک او بلا خلق لاری درب خلطا بالحکمتی پا حکمت سرم والموعظة الحسنتی و فواز قسط سرم وجادلهم مو مناظرو کردیو سرم باللتی باغ طرق سرعی آسن چاہ دیر خلم. تفسیر نصفی تفسیر مدارک علامہ نصفی رحم اللہ د دې آیات لاندې لیکلي دي
وهو رد على من يقبل مناظرة في الدين وهو رد على من يقبل مناظرة في الدين دا رد پا اغچا بندی چا اغا انکار کئی دا مناظرین پی دین کی سوک چوی پا دین کی مناظرین اس طرح آیت پا غی بندی رد تفسیر نصبی تحت حاضر آیت دقا آیت دلان دی تفسیر ابن کثیر نے آیت دلان دی لکھی اے من احتاج منهم الى مناظرة اے من احتاج منهم الى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب تفسیر ابن کثیر تحت هذه الآية اے من احتاج منهم سوک چی محتاج بھی دا دیون مناظری تی یعنی ضرورت مناظری دا جدالی نفل یکن بالوجه حسن داوی سر مناظرو که بخیر طریقے سر برفق ولین پر نرمی سر و حسن خطاب و بخست طریقے سر بخطاب سر تفسیر ابن کثیر تحت هذه الآية حدیث آیتون نونم سر مناسب حدیث مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 306 مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 306 روایت تیر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تیر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر رسول اللہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیدی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم تاسو جهاد وكي المشركين سر بمالون خلو سر بنفسون خلو سر وألسنتكم وبجب خلو سر علامہ ابن حزم الاحکام جلد 158 کی لکلی دی جلد 158 کی لکلی دی فیہ الامر بالمناظرة وإيجابها كإيجاب الجهاد والنفقة في سبيل الله وإيجابها فيه الأمر بالمناظرة وإيجابها كإيجاب الجهاد والنفقة في سبيل الله وبدي حدیث کے امر دے بمناظرے سرا اور وجوب دے سرا پشان دو وجوب دا جہاد اور دا مال خرچ کولو دا اللہ اللہ سنگا چی دا اللہ پلارا کی جہاد واجب دے مال خرچ کولو واجب دے نو یا دے حدیث نو معلوم شو چی دا قسم مناظرہ ہم واجب دا دارنگی اجماع دا امت نا ہم مناظرہ ثابت دا مناظرے پا جواز باندی اجماع دا امت دا حوالور سرولی کی الفقی جلدو صفحہ نمبر 22 علامہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ علامہ خطیب بغدادی الفقی جلدو صفحہ نمبر 22 مناظرے پہ جواز بندی دے اجماع نقل کرے تازه خبر ذکر دلیل په نورم ګټي خو دغه یو دلیل تاسو مخه ته ماولی کو تاسو اوس پر نوټس تراشي مرسي استاذونه تاسو ولي کړه چې نه پاتې خو نه دي که پاتې به یو نو ولي کړي اول نمبر
مونږ مناسب ډېر مختصر به دلته وایو او آسان به وایو چې کوم عملي میدان کې دي هغه به وایو چې تاسو په هغې اصل څیز باندې ورسېږئ. المناظره، تعریف المناظره. مناظره څه ته ویل کېږي؟ توجه المتخاصمین فی النسبة بین الشیئین اظهارا للصواب. توجه المتخاصمین، توجه کول د دوه جګړه کوونکو، علمي جګړه بحث وه، توجه کول د دوه بحث کوونکو فی النسبة بین الشیئین، د دوه څیزونو په منځ کې د نسبت په باره کې. مثلا مناسب تقلید دی، په دې تقلید کې زمونږ او د نورو جګړه ده. منکرین تقلید که هغه غیر مقلد دي، نور دي، هر څوک دي. تقلید موضوع ده، په دې کې زمونږ او د هغوی بحث دی. دوه څیزونو په منځ کې جګړه ده، مونږ ورته واجب وایو او هغوی ورته شرک ورته وایي یا حرام ورته وایو. نو د دغه دوه څیزونو په منځ کې دا نسبت ثابتول، د دغه دوه څیزونو په منځ کې نسبت باندې جګړه ده. مونږ د څه نسبت کوو؟ د وجوب، او هغوی د څه نسبت کوي؟ د شرک یا د کفر یا د حرمت. نو توجه المتخاصمین، بحث کول د دوه جګړه کوونکو فی النسبة بین الشیئین، د دوه څیزونو په منځ کې د نسبت په باره کې اظهارا للصواب، یا لاظهار الصواب، د حق ظاهرولو دپاره. د څه دپاره وایي؟ د څه دپاره؟ د حق ظاهرولو دپاره. دې کې تاسو د یو ټک ته وګورئ، دې کې ټول اشکالات ختمېږي. اظهارا، ګوره مناظرې مقصد څه شو؟ چې حق ظاهر شي، بس چې څه وشي. ډېر خلک مونږ ته وایي تاسو چې مناظره وکړئ څوک یې در سره مني. نو ما ورته د مناظرې مقصد کې خو دا نشته دی څوک به یې در سره مني. تاسو د مناظرې تعریف ووایو، څه وویل؟ توجه المتخاصمین فی النسبة بین الشیئین اظهارا للصواب. هغې کې خو دا دي چې حق ظاهر شي. نو موږ مناظره کوم د دې لپاره چې حق ظاهر شي. د دې لپاره خو نه کوو چې خلک یې راسره ومني. دا خو د مناظرې مقصد کې راسره نشته دی. مونږ خلک وایي که نن سبا د مناظرې په خلاف چې دلایل پیش کوي. نن سبا مناسب ګوره یو جهاد دی، یو مناظره ده. په جهاد سره د وطن د سرحداتو حفاظت کېږي، او په مناظرې سره د دین د نظریاتي سرحداتو حفاظت کېږي. دواړه کارونه سخت هم دي، ګران هم دي، مشکلات هم پکې دي. نن سبا که تاسو وګورئ په مدرسو کې د ټولو نه زیات د جهاد، د کفر سره جهاد، د مسلمان سره جهاد نه، په مدرسو کې د ټولو نه زیات مخالفت د جهاد شروع وي. او مدرسو کې که تاسو وګورئ بیا په جهاد پسې دویم نمبر د ټولو نه زیات مخالفت هغه مناظرې او د مناظرې نه شروع وي. تاسو که مدرسو کې وګورئ څنګه چې د جهاد او د مجاهد اوصاف او د هغې علامات په هغه څیزونو باندې، هغې په هغه نښو باندې پابندي دي. همدغسې اوس نن سبا که د مناظرینو هغه بعضې څیزونه مشهور شوي مدرسې کې په هغې پابندۍ لګي، ورته یې مه کوه. په دا سخت کار هم دی مناسب وجه هم زیاته. نو بهرحال نن سبا اشکالات څه وي؟ دا درې اشکالات زه غټ وایم، نو سبا به اورم بیا. ښه زه چې څه وایم د تعریفات، اشکالات، جوابات، دا به سبا زه اورم انشاءالله. دغسې به نه وي چې مونږ وویل قصه ختمه شوله. دلته په دا تعریف کې ووایو، زه بحث به وکړو، بیا به مخکې نورو بحثونو ته لاړ شو. توجه وکړئ مړیانو. اولنی اشکال دا کوي، وایي تاسو د مناظرې چې کوئ دا فضول کار دی. ولې فضول کار دی؟ دلیل دا دی، وایي یاره تاسو چې مناظره وکړئ څوک یې در سره مني نه مني. ولې فضول کار کوئ؟ څوک یې در سره مني نه، نور هم هغه په ضد کې راځي. نو دا خو تاسو یو فضول کار وکړو. ټیک شو مړیانو؟ سوال پوه شوئ؟ نو موږ وایو جواب دا دی. اول نمبر د مناظرې تعریف وایي توجه المتخاصمین فی النسبة بین الشیئین اظهارا للصواب. مناظره کې مقصود د حق ظاهرول وي، په هغې کې په چا باندې منل نه وي. که چا ومنله ښه خبره ده، نه یې منې نه دې منې، موږ د هغې سره څه کار شو. دویم نمبر په مناظرو سره ته چې څوک یې مني نه، نو دا فضول کار شو. تاسو ګورئ ابراهیم علیه السلام د خپل مشرک قوم سره مناظره کړې وه، خپل قوم یې منلې وه. د اوومه سپاره کې الله ذکر کړی. درېیمه سپاره کې ذکر دی ابراهیم علیه السلام د نمرود سره مناظره کړې وه، په دلایلو سره هغه خبره ثابت کړې وه، نمرود منلې وه. وایي ابراهیم علیه السلام فضول کار کړی و، نعوذ بالله.
رسول الله صلی الله علیه وسلم د نجران د عیسایانو سره مناظره کړې سورې ال عمران شاه نزول کې تفصیل سره هلته مفسرینو نقل کړی په سند سره د نجران عیسایان چې وو هغوی پړ شو بیا یې نه منل رسول الله صلی الله علیه وسلم وهلې دعوت ورکړو نجران عیسایان ورسره منلي وه ووایه رسول الله صلی الله علیه وسلم په زور کار کړی ایمان شاکر سره زما په دې په وټساپ کې بحث شوی دی دا موږ شیر کړی مو دی ما ته وایي زه دا سره منه چې نجران عیسایانو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ورته دا ورته قرآن د نصوص نه انکار کړي ما ورته آیات ولیکو حوالهجات مې نو بیا د ده دلیل څه و ما ته وایي مشرکینو نه الله دا طاقت نه ورکړی چې په 1 کیلومتر کې د نبي علیه السلام سره به دا نیت مخامخ شي ما ورته ښه په بدر او احد او په دې ټولو جنګونو کې چې راغلي به هغې سره څه کوي یا خو وایي زه د ټولو نه منکر یم نه منم او راغلي د 1 کیلومتر نږدې مخامخ شوي نو بهرحال بیا د ابن عباس رضی الله عنهما د خوارجو سره مناظرې شوي دي دغسې د علي رضی الله عنه شوي دي دغسې زموږ د اکابرین علمای دیوبند چې ته په یو کې ماته دغسې وښایه چې په هغې کې مخالف یاره مخالفین ورسره نه یې منلي ووایه دا په ظلم کار شو په یاره کې دا ویل دي په ظلم کار نه یاره زموږ دې ته ولې په ظلم کار وایي دا دومره مظلوم درته همږه ښکاره شو درېیم نمبر مناظرو کې مناسب اظهار د حق مقصود دی او هغه په ښه طریقې سره کېږي الحمدلله مونږ چې کله مناظرې نوې شروع کړې 15 سال مخکې تاسو لاړ شئ دلته څه حالات په مقبره کې چیلنج بازي وه په جومات کې چیلنج بازي وه مدرسو ته به خلک راتلل هغه حالات ما ته یاد دي دلته کوم بد حالاتو سره تیار وه نن الحمدلله دا جرأت څوک نشي کولی چې تا چیلنج په آرام سره په خپله مدرسه کې ناستې په خپله خانقاه کې ناستې بس د مناظرې دغه فواید پوره دي که نه خپلو خلکو ته استقامت په هغې سره میلاو شو په خپله عقیده په خپله اعمالو باندې پختګي نصیب شو داسې ډېر خلک وو یو ځای کې دلته د پېښور کې د ورسک روډ باندې ما بیان وکړو یو 3-4 هلکانو راغله ګیرې خرولې وې ما ته وایي دا زموږ مذهب خو ډېر مغلوبه شوی او تا ډېر غالب کړو ما ته وایي نو ما ورته ویل دا دی غالب خو کاشي څوک یې بیان کړي د باجوړ یو هلک و د اسلام آباد کې هوټل دی زه یې دعوت کړی وم هلته په دغه ورځو کې ما ته وایي دا زموږ خلک داسې ډېر مذهبان ما ته وایي تا ډېر بدماشان کړل دا هر ځای خپله خپله تجزیه وي نو خپلو خلکو ته کم از کم انشاءالله العزیز آینده کې څوک دا نه شي وایي مخکې ستا ټول نوجوانان اته کاله وې دلته تېر کړله مدرسو کې یو بل پرې شو یو واده شو یو بل طرف ته لاړو نن درته زه دا ګارنټي درکوم انشاءالله چې زموږ کسان چې کوم واقعه خراب وي دیوانیه مې دا به یو طرف ته نه ځي البته مستقبل کې چې کوم بدلونه مونږ وویل د هغوی به راځي زموږ به راځي انشاءالله مخکې به خلکو وایي ډېره اته کاله مونږ سره تېر کړي دلته 4 ورځو ته لاړ شي د هغوی شي زه اوس چلنج ورکوم ما سره یې دلته 15 ورځې تېرې کړي دا د اته کاله د هغوی سره تېر کړي دا دې واړی زموږ هغوی سره د اته کاله تېر کړی دلته دورې ته راولي انشاءالله دا به توبه وباسي نو کم از کم دومره وشو دا ډېره وکړه لاول به دغسې حالاتو د پېښور ته زه راغلم دلته مختلفو بازارونو کې به په لوډسپیکرو باندې د غیر مقلدین تعلیم کېدو باقاعده دا بکواسات دا فضولیات دا چیلنج بازي دا بد حالات جوړو په دا روجه کې به ګاډي ګرځېدله خلک د خپلو دورې تفسیر وتړله زموږ ټول اغنام په ورته ورروانو نه موخه یې نه ماحول نن مساجد الحمدلله زموږ سره دي چیلنج څوک نشي کولی دغسې حالات جوړ دي سکل د منل شاکر پرته کې د غیر مقلدو سره د ټولو سره زموږ نه تعلق رابطه به وناسته بسته جوړه شوې وه نو دا وړوکی اختر چې تېر شو زه د سوات مدین کې پروګرام کې وم نو د غیر مقلدو د شورا ناظم مو ما سره رابطه وکړه نو زه په ټلیفون نه کړو سپارت ورته ما کال وکړو ما ورته ناظم صاحب خیر شه ما ته یې ویل چاته یو ځای کې جومات جوړوم او هغه احناف چې دي هغوی راته هغه جومات نه پرېږدي نو تا ته ما ته وایي چې تا ته خو پته ده چې موږ اعتدال والا خلک یو دا او تاسو ته وایي چې دا جومات راته پرېږدي ما زړه کې وایي چې زما نه دومره توبه پیدا شوه ما ته چې خدای دې خیر وکړي بیا مې هلکانو ته چې هغه کوم علاقه چې وه هغوی ته مې کار وکړو هغه مولي صاحب ته ما ورته څه مسله ده ما ته ویل دغسې مسله ده ویل یو جومات شته دی او د هغې خواته راته جومات جوړوي دلته ښکاره خبره ده دی به بیا څه کوي دلته او خو ټولو خلکو ته معلومه ده
نو المون ته ویله ته یې ډولې چې هغه زما ملګری دی او خبره درته ووایي چې جوړ نو موږ ورته اجازه دې راته ووایي چې پرېږده موږ ورته پرېږدو ویل موږ ورته ویل چې هغه به موږ ته څنګه وایي چې پرېږده خو موږ خو په دا کار باندې لګولي هغه یو نو نن الحمدلله دغسې ماحول دی دغسې حالات کوم ځای کې چې موږ یو په دې ایریا کې یقین وکړو که چا تصور کولی شو دې څه دا پېښور دا ټول کې د کومره بوره صورتحال نو دا په هر څه په مناظرو سره وشو مناظرو مناظرې نور څه چې ایټم بم ګوره دی چې بچی ور واچوي ختمه کړي دومره به د الله قانون نه دی چې فتنه دې ختمه شي لیظهره علی الدین کله اسلام د غالب غلبه به ملاویږي مغلوب به نه هیڅکله موږ محنت کوو باطل به ختمېږي نه مغلوب به وي نو ټول باطل مغلوب دي که نه دي مغلوب الحمدلله بس بعضې افراد سره چې هغه دوباره راچوتولو کوشش کوي خو انشاءالله نه به راچوتېږي آینده څلورم نمبر تاسو ګورئ په دغه مناظرو کې هم زه تاسو ته کې کارګزاري ووایم دومره خلک توبه طیب شوي دي دومره خلک چې ستا په عمومان کې هم کوي دغسې علما دي مدرسین دي ښه لوی لوی نومونه لري د مناظرو سره توبه طیب شوي ده 2015 حیات النبي صلی الله علیه وسلم مناظرې زموږ شوې وه په دې کې څومره خلکو توبه ویستې چې دا ته په شمار چې ووایم په څه ونه باندې دي نو څوک چې کار کوي ډېر خلک دي د هغوی مخې ته بیا راځي چې توبه طیب شوي دي بهرحال نو ګورئ اشکال ده او تاسو مناظرې کوئ په زور کار کوئ ولې څوک یې درسره مني نه اول جواب مونږ وایو د مناظرې په مقصد کې منل نشته دی بلکې اظهار د حق مقصود دی او هغه ورسره الحمدلله کېږي خلکو ته پته ولګي چې زموږ اهدافو سره دلیل دی دویم نمبر جواب مناسب ما وکړو چې ابراهیم علیه السلام مناظره کړې د خپل قوم سره اوومه سپاره کې ذکر ده د نمرود سره یې کړې ده په درېیمه سپاره کې ذکر ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د نجران د عیسایانو سره مناظره کړې ابن عباس رضی الله حواریو سره کړې علي رضی الله تعالی کړې زموږ اکابر علما یې توبه کړې موږ ته وښایه چې چا منلي چې چا ورسره نه دي منلي ته ووایه چې دې ټولو نعوذ بالله په زور کار کوي څلورم درېیم نمبر مونږ یې وویله چې مناظرې سره اظهار د حق کېږي او هغه الحمدلله په ښه لویې طریقې سره کېږي خپلو خلکو ته استقامت میلاو شو بندونه وویلی شو پنځم نمبر دا ده چې ډېر خلک ورسره توبه طیب شوي دي خو بهرحال هغه مونږ د دې لازمي حصه نه ګرځوو په دې اشکالو جواب پوه شوئ بل اشکال به دا کوي دلته به مخکې مونږ ووایو وایي ستاسو په مناظره کې څوک سالس وي نو ورته یاره نه دا په زور کار تاسو ولې کوئ ده نو مونږ ورته وایو مولوي صاحب د حق او باطل په منځ کې چې کله مناظرې په هغې کې سالس نه وي د حق او باطل په منځ کې چې کله مناظرې وي په هغې کې باطل په هغې کې سالس نه وي ګوره اوله خبره دا ده چې کله زموږ د باطل سره مناظره وي نو په یو سالس زموږ اتفاق کېدی شي لکه د ملحدینو سره زموږ مناظره ده نو زموږ د ملحدینو چېرته په سالس اتفاق راتلی شي د هغې نه ښکته راشه غیر مقلد سره مناظره ده نو هغه به غیر مقلد سره جوړوي زه به حنفي جوړوم نو هلته چې ما حنفي جوړ کړو خو بحث ته ضرورت نشته که غیر مقلد جوړ کړو بحث ته ضرورت نشته عباس هم دغسې بحث کوي نو دغسې فیصله کوي نو اول نمبر خو چې کله د حق او باطل منځ کې بحث دی په سالس اتفاق نشي راتللی سره دویم نمبر یې مړی نو تاسو ګورئ د ابراهیم علیه السلام او د نمرود مناظره شوه څوک سالس پکې و وایي که نه و پکې مونږ ورته چې کله وایي مړه کله خلک بې ګوري عوام به سالس شي وایي عوام څه پوهېږي د ابراهیم علیه السلام چې نمرود سره مناظره وه نو فیصلې په چا پرېښې وه په عوامو یې پرېښه واورئ یوه لاره اختیار کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د نجران د عیسایانو سره مناظره وه دې کې څوک سالس و که وي وښایي مونږ ته د ابن عباس رضی الله عنه د خواریو سره مناظرې وې څوک سالس پکې ووایي ښایي مونږ ته د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ګڼې مناظرې شوې ده مونږ ته وښایي پکې سالس زمونږ د اکابر علما د مولا قاسم ننوتي رحمه الله رحمة واسعه دغه مناظرې شوې وښایي پکې سالس د مولا رحمت الله کرامي مناظرو کې وښایي د مولانا منظور احمد نعماني رحمه الله چې د بریلیانو سره ګڼې مناظرې شوي فتوحات نعماني په 1100 صفحاتو کې دغه میلاویږي وښایي مونږ ته سالس امام المناظرین حضرت مولانا محمد امین صاحب د رکاوي رحمه الله ګڼې مناظرې شوي دي فتوحات صدر کې چاپ دی وښایي پکې مونږ ته سالس نو ته را سالس سره ما دپاره نه راپکې هلکه پوه شوئ خبره تعریف ته راشي توجه المتخاصمین
باس کول له دوه جګړه کوونکو بالنسبة بین شیئین د دوه څیزونو په منځ کې د نسبت مبارک اظهارا للصواب لپاره د حق ظاهرولو. ملایانو ما تاسو ته وضاحت وکړه دې وختې ښه. دویم نمبر المجادله، اول نمبر مناظره وه. هغه موږ وویله چې دوه کسان د دوه څیزونو په منځ کې د نسبت په باره کې بحث کوي د دې لپاره چې حق ظاهر شي. مجادله کې اوس یو لفظ زیات شو، توجه المتخاصمین، بحث کول د دوه جګړه کوونکو بالنسبة بین شیئین د دوه څیزونو په منځ کې د نسبت په باره کې لا لاظهار الصواب، نه دپاره د اظهار د صواب. مقصد یې دا نه چې حق ظاهر شي، لا لاظهار الصواب نه دپاره د اظهار ده، بلکې د څه دپاره؟ بل لالزام الخصم، بلکې د خصم د خاموش کولو دپاره. بل لالزام الخصم، بلکې د الزام د خصم دپاره چې دا مخالف چې کوم دی چې د دې ژبه ورنږي دا خاموش. دریم نمبر المکابره، توجه المتخاصمین بالنسبة بین شیئین، بحث کول د دوه جګړه کوونکو د دوه څیزونو منځ کې نسبت په باره کې لا لاظهار الصواب، نه دپاره د اظهار الصواب، ولا لالزام الخصم، نه دپاره د الزام د خصم. دلته مناسب نه خو دا مقصد دی چې حق ظاهر شي، او نه دا مقصد دی چې خصم خاموش شي. مقصد څه دی؟ بحث برای بحث، چې خلکو ته پته ولګي زه مولا یم. مقصد درې وړه زده شو. اول کې مقصد څه وي؟ حق اظهار. په دویم کې مقصد څه وي؟ خصم خاموش کول چې بس دا خاموش دا شرمنده شي. دریم نمبر مکابره، مناسب مکابره بحث برای چې خلکو ته بولي زه مولا یم. یو مولا چلنج یې ورکړی په یو څیز باندې، سپی حلال دی. خلکو پسې دنیا کې کتابونه راغلل بحث چې بحث ورس شو، هغه ویل دا خو ما ته هم به ترې سپی حرام دی، تاسو هم کتابونه ولې راوړئ؟ نو چا ورته ویل دا کومه لانجه دې ولې جوړه کړې؟ ویل دا د کلي چې څومره مولایان دي دا ټول زموږ د خپلې علاقې د مدرسې پالې دي. زه د جامع ازهر فاضل یم، مونږ په ما په دې خلکو کې خلک برخ نه کوي چې کم از کم خلکو ته دا پته خو ولې کړی چې زه جامع ازهر فاضل یم. د دې لپاره کله به دغسې سوالات شروع کړي، مکابره به شروع کړي، بس چې خپل علمي برتري ثابته کړي، خلکو ته پته ولګي دا نو مکابره به هر صورت حرام ده، او مناظره په وخت ضرورت د حق د نصرت دپاره دا عبادت د علامه شامل لیکلي حواله درته لیکمه. او مجادله بعضې وختونو کې د دې ضرورت وي نو دا جایز وي. خصم چې کله ځلي تا ته پته ده چې د خلکو د ګمراه کېدو خطره ده، نو هلته ته د هغه سره مجادله وکړه، مناظره ورسره مه کوه چې دی خاموش شي. مثلا اوس یو امیر غیر مقلد دی که نو تا سره بحث کې تا ته پته ده چې چړ امیر دی، یا زه خو حدیث منو ته د حدیث څه ټول وایه، بس نو په دې خبرو کې بند کړي. قرآن مجید کې چې وجادلهم هلته راغلی، هلته مجادلې نه مراد مناظره د مناسب او قرینه او دلیل ورباندې بالتي هي احسن، او ورسره خپله قرینه موجود دی. مفسرین وحوالې مورس بل الله حکم یې د ځان سره ولیکلی دی. زه درته وایم د حکم د ځان سره ولیکئ مولوي. المناظرة في العلم، المناظرة في العلم، المناظرة في العلم لنصرة الحق عبادة، المناظرة في العلم لنصرة الحق عبادة، ولأحد ثلاثة حرام، ولأحد ثلاثة حرام لقهر مسلم، ولإظهار علم، ونيل دنيا أو مال، ونيل نون يلام، ونيل دنيا أو مال. المناظرة في العلم، مناظرة في علم کې لنصرة الحق، د حق نصرت او مدد پر عبادت، ولأحد ثلاثة حرام، او د دې دریو نه د یو څیز دپاره مناظره کول دا حرام دي. اول نمبر لقهر مسلم، د مسلمان غوسه کول، د
مسلمان بی عزت کولو لپاره د مسلمان د ذلیل کولو لپاره ولإظهار علم او د علم د اظهار لپاره اظهار ملایم قابل ملایم ونیل دنیا او مال او د دنیا او د مال حاصلولو لپاره د درسو نو دا حق د اظهار لپاره مناسب دا ثواب شو اورنه د مسلمان د ذلیل او رسوا کولو لپاره حرام دوی د خپل علم د ظاهر کولو او د برترۍ لپاره دریم دنیا لپاره رد المختار جلد 599 مجادله وقت ضرورت جائز ده مکابره به هر صورت حرامه ده وجمله د تاسو تر مناظرې لاندې لیکلي یعنې دوه مخاطبین ځای کې لاندې لیکلي دي کوسري تاسو مخکې لاړ شئ 2 نمبر صفحې ته مناظره 2 نمبر مناظره که د نظیر نشي نو مطلب به یعنې مناظره که ماخوذ شي د نظیر نه د چا نه مولایانو نو مطلب به دا شي چې دواړه مناظرین به هم مرتبه وي مناظره که د نظیر نشي مطلب به چې دواړه مناظرین به که یو د ثانیې طالبي د بل هم د ثانیې طالبي یعنې په علم کې به دواړه مساوي مساوات بالعلم په ضروري الکه مساوات بالعلم به څنګه معلومیږي څه داسې پیمانه خو نشته چې ته بیا علم وتلی شته داسې پیمانه د هغې دپاره علماو لیکلي دي چې که یو د ثانیې طالب د بل هم د ثانیې طالب که دا یو د فاضل عالم وي نو دا بل به عالم وي ټیک شو داسې به نه وي چې یو طرف ته عالم وي بل طرف ته د اولا طالب وي نو دغه مساوات ضروري دي دلته ابن الشاګر به پکې مناظره کې هغې به شرط پیش کوو ویل نه ته زما نه ډېر کشر یې دغه راوله مشر پلان کې راوله نو ما ورته ویل هغه به ویل د مناظره د نظیر نه ما ورته صرف د نظیر نه د نورو نه د مخکې وایو مونږ خو ما ورته ویل که څه ته دغه مطلب شي چې دواړه به همزولي خو دا خو په هېڅ کتاب کې نشته دی دواړه به همزولي مساوات په العلم ضروري ده او د علم دپاره څه داسې پیمانه نشته نو ته باغ درسي نظامي فاضل یې ذهن فاضل دي نو باغ المدارس سره هم درسه د معصم را سره دی الحمدلله نو دغه مساوات شو نو ته به وایي چې ما نشه د درس صاحب راولو پلان کې نو ما ورته ویل که دغه ځي خو بیا خو هغه ستا هم همزولی نه دی نو ستا همزولی به څرته ویلو تا دی چې ستا سره په یوه ورځ باندې پیدا شوی دا خو ممکن نه ده سره نو دا په زول سره نو مناظره که د نظیر نه ماخوذ شي نو مطلب به چې دواړه مناظرین به هم مرتبه وي نمبر 2 مناظره که د نظر نه په معنه د رویت سره شي دویم نمبر وایي مناظره که د نظر نه په معنه د یعنې په معنه د انصاف سره نو مطلب به دا شي چې دواړه مناظرین به مخامخ وي یو بل ته دواړه مناظرین به یو بل ته به مخامخ مناظره چې کله کېږي تاسو په ویډیوګانو کې کتلي مناظرین یو بل ته مخامخ ناستي د دې فایده څه دي مناظرین د یو بل د مخونه ګوري د یو بل حالات ګوري نو د یو بل کمزوري په دې په ذریعې سره معلومولی شي کله کله پخوا مولایانو چې وایي مناظرې کول یو بل ته به یې کنځل وکړه ولې سړی غوسه کړي نو دا خواله پته لګېږي سړی غوسه دی په دې وخت کې غوسه نه دی په سور کې دی دغه چې ورته ته مخامخ ګورې دغه حالاتو پته ورته لګېږي نو برابر دوی نو مناظره کې د نظر نه په معنه ده رویت یعنې معنی ابصار سره شي مطلب به دی چې دواړه مناظرین به یو بل ته مخامخ ناست نمبر 3 یا نظر مناظره د نظر نه شي نظر په معنه د تأمل نه ماخوذ شي مناظره د نظر نه په معنه ده تأمل سره ماخوذ شي یعنې غور او فکر کول نو مطلب به دا شي چې دواړه پوره غور او فکر سره خبره کوي دا مناظره ستا ممبر نه دی چې ته په هغې باندې څه وغواړې دا ستا کور نه دی نه ستا مدرسه دی چې تا په دفتر کې ځان ته کیمره لګولې ده او چې ټول دین د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدلولو کوشش کوي دا د مناظرې میدان دی دلته خبره کوي ستا به دلیل غواړي په هغې باندې حواله به غواړي نو د دې وجې نه مناظره که د نظر نه په معنه د تأمل سره ماخوذ شي مطلب به څه شي خبره به پوره په غور او فکر سره به کېده راسي نه چې بس چې څه دې وویل حساب کتاب یې نشته د حساب کتاب کې څلورم مناظره د نظر نه په معنه دی مناظره که د نظر نه په معنه د انتظار سره شي مناظره د نظر نه په معنه ده
انتظار سره شي. نو مطلب به دا چې دواړه مناظرین به یو بل خبرې ته انتظار کوي چې یو خبره پوره شي بل خبره کوي. بس ما د بل خبر کس بحث دی نو خبر ما ته انتظار کوي چې خپله خبره پوره کړم زه به هغه ته انتظار کوم. دغسې منې چې هغه د خولې نه خبره ده وایي ته نه 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 بس چپ زه ستا په خبره پوه شوم ته یې جواب شي کړی. پاپا به وایي دغسې وو چې تا به سوال وکړو ویلې به چې ملګري په سوال دې پوه نه یم خو جواب ته دې غوږ کېږده. دلته به دغسې کیسه دی. نو مناظره مناسب یا خو د نظیر نه ماخوذ ده نو څه مطلب یې شو دواړه مناظرین به دویم نمبر مناظره که د نظر نه په معنا د رؤیت سره شي نو مطلب دی چې دواړه مناظرین به یو بل ته یا مناظره د نظر نه په معنا د تأمل سره یعنې پوره په غور او فکر سره خبره کول. څلورم مناظره د انتظار نه ماخوذ چې مطلب به څه شي او په مناظره کې د دې ټولو خبرو ضرورت پېښېږي. مولایانو مناظره چې کېده چا سره د داسې چا سره یې وکړه چې کم از کم ستا هم پله وي. دویم نمبر مناظره هلته مناظرین یو بل ته مخامخ هم کېني. دریم نمبر هلته خبره به پوره په غور او فکر سره کوي. څلورم نمبر ترنونه مې په خپل نمبر کې خبرې کولو دا څلور واړه خبرو ورته ضرورت پېښېږي. ټیک شو مولایانو د دې څلور واړو خبرو په ضرورت پېښېږي. دې نه پس به راشو مناسب دا خو د مناظرې بحث و. مدعي ګوره په هره جګړه کې په هره مقدمه کې یو فریق مدعي بل فریق وایي مولایانو هره جګړه کې یو فریق بل فریق ګورې مناسب جګړه به کله تمامېږي سر ته به کله رسېږي چې کله دا معلوم شي چې مدعي څوک دی او مدعي څوک دی. یعنې که د مدعي او مدعي پته نه لګېږي بیا خو به دا پته هم نه لګي چې اوس به ګواهان څوک پیش کوي او جرحه به څوک کوي دلیل به څوک کوي پیش کوي او دلیل توړ به څوک کوي جرحه به څوک کوي. دا خو به یو ګډوډه قصه شي که نه. نو که ته بحث کول غواړې یو خبره سر ته رسول غواړې بیا ضروري ده چې دلته څه معلوم شي مدعي او څه شی معلوم شي مدعي او مدعا علیه. نو دلته به موږ او تاسو راشو تعریفات به وپېژنو هلکه مدعي څه ته وایي مدعا علیه څه ته وایي څه به وپېژنو. هلکه تاسو سره لیکلي پرې ما ته توجه وکړئ. نو مدعي څلور تعریفات مشهور توجه وکړئ. اولنی تعریف د مدعي چې رشیدي کم کړی دی المدعي من نصب نفسه لاثبات الحكم بالدليل او التنبيه. المدعي من نصب نفسه لاثبات الحكم بالتصوت ورمناسب له. المدعي من نصب نفسه مدعي هغه څوک دی چې قایم کې خپل ځان چې مقرر کې خپل ځان لاثبات الحكم د حکم د ثابتولو لپاره بالدليل په دلیل سره او التنبيه یا په تنبيه سره. مدعي هغه څوک دی چې قایم کې خپل ځان د حکم شرعي د ثابتو. دلته مناسب خبره راغله مدعي هغه څوک دی نصب نفسه چې قایم کې خپل ځان د یو حکم د ثابتولو لپاره د څه لپاره دلته به دا قید یاد وساتئ د څه لپاره د څه لپاره د حکم لپاره. خو د حکم نه کوم حکم مراد دی حکم شرعي. څه شی مراد دی کوم یو مراد دی یو منطقي حکم دی چې دی نه دی هغه نه دی مراد مناسب. دلته څه مراد دی ځکه بحث په یو شرعي حکم کې کېږي او شرعي احکامات د دوه قسمه دي مناسب یو جایز او بل جایز او د جایز د لاندې بیا اقسام دي. د ناجایز د لاندې په جایز کې تاسو ویلي فرض دي واجب دي سنت دي مستحب دي مباح دي دا اقسام دي مناسب. ٹھیک شو او په ناجایز کې بیا اقسام دي مناسب حرام دي مکروه تحریمي دي مکروه تنزیهي دي وغیره وغیره. نو دلته حکم نه څه مراد شو مناسب وایي مناسب څه مراد شو او بالدلیل په دلیل سره که کله خبره نظري او مناسب او په تنبیه سره چې کله خبره بدیهي. اوس ګوره مناسب تنبیه سره څنګه اوس رڼا نور دی که نه رڼا نور دی اوس تا نه یو څوک په دې سره دلیل غواړي نو ته ورته تړون دی ګورې نه بس دلته تنبیه کافي کېږي. په بدیهیاتو کې تنبیه کافي کېږي او په نظریاتو کې مناسب هلته د دلیل ضرورت پېښېږي. بیا کله کله دا حکم اثباتاً وي مناسب کله کله دا حکم څه وي
سوي مناسبو الکه یو سړی دعوه وکړه سورې فاتحه په منځ کې فرض ده سورې فاتحه په منځ کې نو دا حکم ولګو دا حکم دی اثباتا دا حکم دی او کله کله دا حکم نفیان وي په صورت د نفي کې وي کله کله دا حکم په صورت د لکه څنګه یو سړی وي یاره بغیر سورې فاتحه منځ نه کېږي دا په صورت د نفي کې شو دویم تعریف المدعی من اذا ترک ترک مدعی هغه څوک دی اذا ترک کله چې دی جګړه پرېږدي نو ترک پرېښودی چې کله دی دعوه پرېږدي ترک نو پرېښودی شي دا تعریف به زموږ سره میزان شي تله وشي زموږ سره کله کله مسله زوجیاتین وي یعنی هر فرید پکې مدعی هم وي او مدعی هم وي دا به موږ څنګه معلومو په دې تعریف سره کله کله مسله یو جهت لري کله کله دو جهت لري یو جهت لري سمانا یعنی یو فرید صرف مدعی بل فرید صرف مدعی او کله کله دو جهت لري یعنی هر فرید مدعی او مدعی یعنی من وجه مدعی او من وجه مدعی لکه څنګه هغه به موږ دا تعریف راوړو المدعی من اذا ترک ترک کله مدعی په دعوی پرېښودو سره جګړه ختمېدله موږ به پوه شو یو فرید صرف مدعی دی بل فرید صرف او کله مدعی په دعوی پرېښودو سره جګړه نه ختمېدله نو موږ به پوه شو چې هر فرید مدعی هم دی او پوه نه شو موږ ما دعوه وکړله چې په دې عبدالقهار مولوي صاحب باندې زما 1,00,000 روپۍ دي اوس که ما کله د خپله دعوه پرېښودله جګړه ختمه شوه بل باز ته وزم نو معلومه صرف زه مدعي یم او دا صرف مدعي لکه تقلید مسله روانه و زما دعوه داره چې واجب دی غیر مقلد دعوه سره شرک دی یا حرام دی نو که زه ووایم که زه د خپله دعوه پرېږدم چې واجب نه دی نو جګړه ختمېږي نه ختمېږي هغه ماته وایي یو بل حکم راباندې مني دا تقلید شرک دی یا کفر دی حرام دی هغه راباندې مني یا که هغه خپله دعوه پرېږدي تقلید شرک دی یا کفر دی یا حرام دی نو بیا هم جګړه نه ختمېږي زه ورته یم زما سره به مني چې تقلید واجب دی نو معلومه شو چې هر فرید مدعي هم دی او مدعي لکه په امین کې زموږ بحث راغی امین هغه وایي امین جهرن چې دی جهر چې دی دا سنت دی اوس کې دی د جهر دعوه پرېږدي نو جګړه ختمه شوله نو معلومه شي یو فرید صرف مدعي دی بل فرید مدعي دی په دې پوه شوئ که نه المدعي من اذا ترک ترک دا دویم تعریف شو نمبر 3 المدعي من يثبت امرا زائدا المدعي من يثبت امرا زائدا مدعي هغه څوک دی چې دی امر زائد ثابت دی امر زائد څنګه یې مناسب په امین باندې زموږ غیر مقلد اتفاق دی چې مختلف یې وایي لیکن اوس په دې کې جهر ثابتول چې هغه امر زائد دی په داسې مدعي هغه شو نمبر 4 المدعي من يخالف الظاهر مدعي هغه څوک دی چې خلاف الاصل دعوه لري من هغه څوک يخالف الظاهر چې خلاف الاصل دعوه لري خلاف الاصل څنګه مناسب زموږ په ذات ورې صغیر پاک وهین کې امین په زور ویل کېږي نه اوس دلته څوک په زور امین وایي دا خلاف الاصل دعوه لري دلته خلک لاسونه دلته تړي اوس کې یو سړی راشي په سر باندې لاسونه وتړي نو دا خلاف الاصل خلاف ظاهر دعوه لري نو دی به مدعي هلکه د څلور تعریفات یاد شو مدعي د مدعي ته مناسب خصم هم ویل کېږي سائل ورته هم ویل کېږي ځکه دی سوال کوي او دې ته مدعي هم ویل کېږي مناسب او منکر ورته هم ویل کېږي ځکه دی د مدعي د دعوې نه انکار کوي المدعي من نسب نفسه النبي مدعي من هغه څوک دی نسبه چې قایم کې دی نفسه خپل ځان لنفي د نفي دپاره یعنې د کوم حکم چې مدعي دعوه کړې دی د هغې نفي کوي مناسب څلورم نمبر صفحه کې تاسو وګورئ الدعوه پیدا کو الدعوه ما يشتمل على الحكم الموصول اثباته بده الدعوه دعوه هغه قضیه ده ما هغه قضیه ده يشتمل چې مشتمل على الحكم موصول په هغه حکم سره چې موصول د هغې اثبات او ثابتول نه وي په دلیل سره یعنې دعوه قضیه ده چې دا په هغه حکم باندې مشتمل وي کوم چې په دلیل سره ثابتول موصول دی یا دعوه هغه جملې ته ویل کېږي
چې هغه کې بیا منتهي کېدونکي حکم ثابتول مقصود وي. ولې مناسب دلته تاسو یوې خبرې ته توجه وکړئ، الدعوه ما یشتمل علی الحکم المقصودي. ولې مناسب چې تا له یو څوک دعوه درکړي باندې حکم شرعي نه وي، نو دا به دعوه کله کله د غیر مغلظ سره ستاسو بحث راشي، دیو به مناسب حکم نه لګوي. تقلید کې به وي اصل تقلید ثابت نه دی، معنی که ثابت نه دی شي حکم شرعي ولګوه ته نه ده، پر ته منطقي حکم لګوي ما سره شرعي حکم کې مناسب الپردین بس رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت الګ ثبوت حکم شرعي دی، حکم شرعي ولګوه. ځکه په داو کې دلته موږ ویلا چې داوا هغه ده چې په حکم باندې مشترک وي. مستقبل داو کې سره حکم نشته او په دې باندې داوی اطلاق موږ د مدعي تاریخ کې مو وایو مدعي من نسب رسول اثبات الحکم مدعي په حکم شرعي ثابت دی، استاد داو کې حکم شرعي نشته او ته څه ثابت دی خبر پوه نه شئ کولای. زه یو انسان تاریخ تاسو ته ولیکم چې نن سبا په کار راځي، تاسو یې ځان سره ولیکئ. مناسب دعوه دعوه ویل شي هغه قضیه ته چې مدعي هغه قضیه ته یا هغه خبرې ته تاسو یې ساتوئ، هغه خبرې ته چې مدعي د هغې د صحیح ثابت چې د هغې چې مدعي د هغې د صحیح ثابتولو کوشش کوي، چې مدعي د هغې د صحیح ثابتولو کوشش کوي او مدعي علیه د هغې نفي کوي او مدعي علیه د هغې نفي کوي. یعنی کله کله یو مدعي د خپلې عقیدې یا د خپلې مسلې یا د خپلې عقیدې په آسان مختصر عام فهم جامع معنی الفاظو کی تعبیر کئی او حکم ورسره مذکور وي د ملک مناسب ګورې مناسب دعوه کې اصول راوي دا به ته مختصر لیکي. دعوه هغه سره لیکلی شي چې د په خپل او د مخالف په ټولو دلایلو باندې نظر وي. دعوه هغه سره لیکلی شي چې د په خپل دلایلو او د مخالف په دلایلو باندې نظر وي. هر سره نشي لیکلی. د مناظرې ټول دارومدار په دقه دعوې باندې مناظرې ټول دارومدار په دقه دعوې باندې کې دا دعوه دې صحیح ولیکل یوه مناظره بستا خو بس مخکې به کامیابي که غلطه دې ولیکل نو بس بیا وروسته ټکې خورې. مونږ یو طالب ما لیږلی و د لکي مروت د پرشنید ملک نبي صلی الله علیه وسلم دعوې دپاره د بحث د مبادیت دپاره هغې مقلد هغه بریلی چې و هغه دعوه نه لیکله نو دی ورته ځان ورته یې کړه. ما ته یې کار وکړو چې کله مجلس ختم شو هغې خبره ورانوله ویل دعوې نه لیکله نو ما ورته بیا بس ویل ما ورته ځان مدعي جوړ کړم چې بس بیا ورسره دی ګوري نو ما ورته څه دې ولیکله ویل ما ورته ولیکله چې دا مروجه چې شته نه نه په قرآن کې شته نه په حدیث کې شته نه د ائمه اربعو نه ثابت دی. دا اوس دا نه شو دا خو به هغه لیکي نو بهرحال مناسب دعوه هغه څوک لیکلی چې د هغه په ټولو دلایلو باندې نظر وي. یو دویم نمبر دعوې لپاره اصول دی چې دا به اسان لیکي مختصر به لیکي. مناسب په یو دعوه کې به ځان ته دوه درې دعوې نه جوړوي ځکه دا خو بحث دی انساني جنګ دی. مزلستانه د دعوې په هر جز باندې هغه دلیل ووایي نو ته به دا کوشش کوې چې مختصره یې کړي اوږده یې نه کړي. دا وشو مناسب ښه مناسب یو دعوه ده او یو دعوه ده یو موضوع ده او بل دعوه ده. د موضوع نه
مراد هغه عنوان دی چې په هغې باندې مناظره وي. او دعوه هغه خبره چې کوم مدعي د هغې د صحیح ثابتولو کوشش کوي او مطالعې یې نه پرې کوي، نو دواړو کې پراخ دی مناسب. تاسو ته وشو دغه مناسب مخکې راشي. دلیل صفحه نمبر 5 ته لاړ شي. الدلیل هو مرکب من قضیتین لتأتی إلى مجهول نظري. دلیل هو مرکب، یعنی دلیل هغه دی چې هغه مرکب وي من قضیتین، دو قضیونه لتأتی إلى مجهول نظري، د دې لپاره چې رسېدل وشي هغې په ذریعې سره مجهول نظري ته نامعلوم څیز ته. یعنی دو جملې په داسې طریقې سره ترکیب کول چې په هغې سره یو نامعلوم څیز حاصل شي. تاسو ټول عمر مدرسو کې د مثالونه ویلي دي، العالم حادثون او پلان کې پلان کې. ګوره زه ورته قرآن مجید نه هغې مثالونه ووایم. تاسو ګورئ دو جملو له دو قضیو له داسې ترتیب ورکول چې په هغې سره یو نامعلوم څیز معلوم شي، نامعلوم څیز ورسره معلوم شي. لکه مثال وګورئ تاسو، یوه جمله موږ راوړه، یوه جمله موږ راوړه، قرآن مجید آیات هم پیش کړو، په تقریر باندې زموږ بحث دی. واتبع سبیل من اناب الی، واتبع سبیل من اناب الی، دا ورنۍ جمله شوه. دویمه جمله قضیه زموږ سره شوه. په دې آیات کې واتبع صيغه د امر راغلې ده او امر راځي ده وجوب دپاره. دا که موږ استدلال وکړو دا دویمه جمله شوه. اوس نتیجه نامعلوم څیز چې ورسره حاصلېږي هغه ورسره دې نه معلومه شوله چې تقلید واجب دی. دو جملې مې یو ځای کړلې. اولنه جمله څه وه؟ قضیه وه، واتبع سبیل من اناب الی. دویمه قضیه جمله م راوړله. په دې آیات کې واتبع صيغه د امر راغلې ده، امر راځي ده وجوب دپاره، کله چې د دې خلاف قرینه نه وي. نو اوس مناسب نامعلوم څیز حاصل شو چې هغه څه شی دی؟ تقلید واجب دی. ټیک شو ملایانو؟ دو جملو له په داسې طریقې سره ترتیب ورکول چې په هغې سره نامعلوم څیز حاصل شي، دغې ته ویل کېږي دلیل. وپېژندو، توجه وکړئ ملایانو. دلیل به په دوه قسمه، یو دلیل تحقیقي، یو دلیل الزامي. دا اهمه خبره ده ملایانو. یو ته ویل کېږي دلیل تحقیقي، بل ته ویل کېږي دلیل. دلیل تحقیقي خو هغه دی مناسب چې هغه د فریقینو په نزد مسلماتو نه وي. هلکه غیر زمونږ اوس منکر حدیث سره بحث دی. نو منکر حدیث وایي زه قرآن منم، قرآن زمونږ او د هغوی په منځ کې دلیل تحقیقي دی. حدیث مونږ نه منو، هغې نه مني، نو هغه مونږ ته په الزام کې حدیث پیش کولی شي. زمونږ بحث دی د منکر فقه سره، نو قرآن حدیث زه منم، هغه یې مني. البته فقه مونږ منو، هغوی یې نه مني، نو مونږ ته په الزام کې پیش کولی شي. نو دا فقه دلیل الزامي شوله. یو مقلد سره زمونږ بحث دی، د هغه مشرانو او اکابرو لیکل کړي دي، نو خو مونږ نه منو، البته هغوی ته په الزام کې پیش کولی شو. زمونږ مشران دي، هغوی اګر چې نه مني خو مونږ ته په الزام کې پیش کولی شي. دې ته څه ویل کېږي؟ څه ورته ویل کېږي؟ دلیل تحقیقي خو واضح دی، ښکاره دی ټولو په نسبت سره. دلیل الزامي دپاره بیا دوه شرطونه دي ملایانو. دلیل الزامي دپاره تاسو سره لیکلی شوي دي، ما ته وګورئ. مختصر کې لیکي یم، خیر مختصر ځان سره مختصر محفوظوي، زه خو توجه ما ته وکړئ نو ښه به وي. دلیل الزامي دپاره څو شرطونه شو؟ دوه شرطونه. اول شرط دا دی چې دلیل تحقیقي به د تایید دپاره راوړي، د اثبات د دعوې دپاره به نه راوړی کېدی. دلیل الزامي دا د تایید دپاره راوړل خو جایز دي، لیکن د یوې دعوې د اثبات دپاره راوړل جایز، یعنی د بل دلیل د تحقیقي دلایلو تایید پې کېدی شي خو اثبات د دعوې پې نه شي کېدی. څه مطلب؟ ګوره زما دعوه ده، اوس دغه دعوه زه ورته ستا مشرانو لیکلي د منکر حدیث دعوه ده، او دا خپله دعوه کې حدیث پیش کړي نو نه شي پیش کولی. لاول خپله دعوت ته د تحقیقي دلیل سره ثابت کړه، بیا ټیک ده د تایید دپاره دا هم راوړه. زمونږ بحث د غیر مقلد سره هغه
فقهي عبارات پیش کې دی لیکلي نو لکه په دې سره تایید دپاره خو پیش کولی شي لیکن په دې باندې د دعوې بنیاد نشي کولی و زما د مقلد سره مناظره ده او دلیل کې زه څه پیش کوم داونه کېښودل ستا مشرانو دلیل کړي دي ستا مشران هغه مشران دلیل نه جوړېږي البته تایید دپاره راوړی شي نو اول شرط څه شو چې دلیل الزامي دعوه کې نه ثابتېږي البته د دلیل تایید ورباندې کېدی شي دویم نمبر شرط دا دی چې الزامي دلیل به د خصم د مسلماتو نه وي الزامي دلیل به د خصم د څه به وي د خصم د منکر حدیث سره موږ بحث دی موږ د حدیث تشکیل الزام کې نو کم از کم د حدیث مقبول اقسام به پیش کړو اوس موضوعي او ضعیف دا حدیث به نه پیش کوي ځکه خو حدیث مقبول د اقسامو نه دی د حدیث مردود د اقسامو نه دی منکرین فقه سره موږ بحث دی نو موږ ته فقهي مسله پیش کړي نو موږ ورته شرط دا دی هغه مسله به پیش کړي چې مفتابها او معمول بها وي زموږ د احنافو ورباندې عمل وي او فتوی به هغې باندې شاذ اقوال د فقه پیش کول دا هېڅ معنا نه لري دا دوه مې زده کړله دلیل الزامي د تایید دپاره راوړل جایز دي تعویل اثبات دپاره راوړل جایز نه دي په دې سره تعویل اثبات نه کېږي دلیل غیر تایید ورباندې تعویل تایید ورباندې کېږي دویم نمبر دلیل الزامي به د خصم د مسلماتو نه وي که زموږ د احنافو په خلاف پیش کړي کم از کم د احنافو معمول بها او مفتابها مسله به وي داسې نه چې اوس شاذ قول راولي چې پخپله نه فتوا نشته د سره باندې یا حدیث دې راواغوستی چې په هغې باندې د سره عمل نشته زموږ سره په علمای دیوبند په عباراتو بحث کوي یاره پلانکي لیکلي داسې خلکو کتابونه راواغلي چې موږ پېژنو نه در سره هلکه دا خبره خو په ټولو دیوبندیانو باندې نه وجد کېږي که نه اوس یو سړی به یې په ظلم او فساد به کوي او ځان دیوبندیت ته منسوب نو زموږ دیوبندیت دپاره دا دلیل جوړېدی شي هلکه دیوبندیت خو ویلی کېږي مولانا قاسم نانوتي پیش کړه مولانا رشید احمد گنگوئی پیش کړه مولانا خلیل احمد سهارنپوري پیش کړه شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدني پیش کړه شیخ الهند پیش کړه مفتی کفایت الله پیش کړه رحمهم الله هغه څه کابر راواخله زموږ کابر دي اوس که د هغې نه لاندې ته اسانیر راولي چې هغه کوڅې مفتي صاحب دا لیکلي د هغه کوڅې مولوي صاحب دا لیکلي اوس دا به د هغه خپل خیال وي که نو په دیوبندیت باندې خو دا نشي وجد کېدی کم از کم داسې څیز راواخله چې د خصم په نس د مسلماتو خو وي په ځینو د اوس یو ځای کې مناظره شوې ده مناظره په دې باندې ده چې یاره تبلیغي جماعت تاسو خلاف دی که هغوی خلاف دی نو د بندګریانو دغسې کړي دي یو پوسټر یې راغستی دی او دا پوسټر چې دی پیر احمد چشتي صاحب دا بریلی و هغه یې راغستی دی اوس دا ګوره تاسو دیوبندیان دي زموږ په دغې اسقاط باندې مناظره وه نو هغوی اشتهارات راوړي یاره پلانکي مولا دا لیکلي دي پلانکي مولا دا لیکلي نو چې دا کم مولایانو نومونه یې پیش کول یقین وکړه په ژوند کې اول ځل ما دا نومونه واورېدل په ژوند کې ما اول ځل واورېدل نو ما هم پرېمڼه دا خو موږ هم نه پېژنو د دې څوک کم از کم مسلمه کافر خو پېژ کړه نو بهرحال مقصد مې دا و دلیل الزامي به کم از کم د خصم د مسلماتو نه پېش کول ضروري زموږ کله به د تراویح باندې بحث راشي په دیو ته موږ وایو 8 رکعات تراویح دوی وایي دلیل سره مولانا نور شاه کشمیري صاحب لیکلي دي ابن الحمام صاحب لیکلي هلکه د امام ابو حنیفه رحمه الله مقابله کې موږ امام مالک نه دی منلی امام شافعي هم نه دی منلی امام احمد هم نه دی منلی رحمهم الله او ته یو مقلد سړی د هغه تفرد راخلي د امام حنیفه مثال کې پیش کړه دا خو دلیل الزامي نه دی که دلیل الزامي د امام حنیفه په قول سره موږ ته راکړه رحمه الله هلکه په دې پوه شوئ دلیل څو قسمونه شو اول نمبر دلیلی دویم نمبر دلیلی ذهن بخلاص شو بیخی آسان سارے وارد انشاءاللہ مخت رازی مناسب سطر نمبر 6 تراشی مناظرے کے 3 حصے ہیں پیدام کو مولا سب تاسو ما ته وګورئ نو زه به درته ووایم د مناظرې 3 مجالس وي ملایان څو مجالس وي 3 اول نمبر مبادیات مناظره اول نمبر دویم نمبر اوساط مناظره پسین سره دریم نمبر مقاطع مناظره اول نمبر مبادیات مناظره دویم نمبر اوساط دریم نمبر مقاطع مناظره
مبادیات مناظره مناسب چې د مناظرې نه مخکې چې کوم مجلس کېږي اولنی مجلس زموږ چې کله مناظره جوړه شي موږ د دواړه طرف نه کسان ورولي دوه نمایندګان مو ورولېږو دوه هغوی راولېږي دا خپلو کې کښېني دا تعیین د موضوع کې دا تعیین د ژبې وکړي په کومه ژبه کې به مناظرې په کومه موضوع به مناظرې کله به مناظرې څومره وخت مناظرې دا ټول څیزونه تعیین هلته وکړي دغه مجلس ته څه ویلی کېږي مبادیات بیا په دې کې تاریخ مقرر شوی چې په پلان کې تاریخ به مناظرې نو بیا فریقین کتابونه راوړي په هغې کې دغه کېږي دې ته ویلی کېږي مناسب اوساط مناظره اوساط مناسب چونکې دا د مبادیاتو نه وروسته وي او د مقاطعو نه مخکې وي دې وجې نه دې ته اوساط ویلی کېږي دلایل د مناظرې او مقاطع چې وروسته په دې باندې کوم مرتب کېدونکې نتیجې خلک د ویډیوګانې ګوري بس دغه ټول مقاطعو کې راځي هلکه تاسو پوه شوئ هلکه په مبادیاتو کې به څه وي موږ به دا ووایو دلته ښه موږ هلته په مدعي ذمهدارۍ به څه وي د مدعي ذمه هغه هم پاتې دي موږ نه دي ویلي دلته په دا نوټس کې تاسو سره نشته نو که مختصر زر څوک نوټ کولی شي نوټ یې کوي ورنه د ځان سره یې محفوظ کړي اوساط مناظره اوساط مناظره کې اول نه دواړه د فریقینو نه دوه کسان ذمهداران راشي په مبادیاتو کې د فریقینو نه دوه ذمهداران راشي په اوساطو کې د فریقینو دوه ذمهداران راشي کېږي په دې مجلس کې اول نمبر تعیین د موضوع کې هلکه تعیین د موضوع پوهېږئ که نه زموږ مناظره به څه وي په انکار په حوجیت حدیث به وي په تقلید به وي په څه شي به وي تعیین د دې وشي نمبر 2 په دې کې دعوه لیکلی کېږي نمبر 3 په دعوه باندې تنقیحات کېږي څلورم نمبر جواب دعوه پکې لیکلی شي پنځم نمبر تاریخ تعیین پکې کېږي چې په کوم تاریخ به مناظره تاریخ د وخت پکې کېږي څومره وخت به مناظره د ټایم تعیین تعیین د افرادو پکې کېږي څومره افراد به تعیین د ځای پکې دا بیا تاسو خپله پوهېږئ چې څومره شرایط وي کوم د ټولو تعیین په څه کې کېږي مبادیات دویم نمبر اوساط مناظره په دې کې مدعي په خپله دعوه باندې دلایل پیش کوي او مدعا علیه د هغه په دلایلو باندې جرح کوي دا وشماره نو خو د دې نه مخکې واپس لاړ شي د مدعي ذمهداریان محمد اشرف غلطی کی حوالہ خو مدعی به څه کوي نمبر 1 د مدعي ذمهداري نمبر 1 مدعي به دعوا پیش کوي نمبر 2 وضاحت د دعوی به کوي نمبر 3 په دعوه کې مذکور مفردات او تعریفات به کوي په دعوه کې د مذکور یعنی ذکر شوی مفردات او تعریف موږ تقلید واجب دی زموږ په دعوه کې ټول مفردات راغلي تقلید راغلی او واجب راغلی دا وایي تقلید څه ته وایي واجب څه ته وایي د دې وضاحت وکړي نمبر 4 په خپله مدعا باندې به دلیل پیش کوي د مدعا علیه د جرح جواب به کوي همدغسې د مدعا علیه د اعتراضاتو اشکالاتو رد او جواب به کوي دا وشمولی نو د مدعا علیه ذمهداریان نمبر
نمبر 1 جوابی دعوه به پیش کړي. نمبر 1 جوابی دعوه به پیش کړي. نه نمبر 1 څه ټیک شو جوابی دعوه به پیش کړي. نمبر 2 د مبهماتو وضاحت به غواړي چې په دعوه کې څه مبهمات وي کنه وضاحت به غواړي. نمبر 3 ګوري به چې د مدعي په دعوه او دلیل کې مطابقت شته دی کنه. د مدعي په ذمہداریانو کې تاسو یو پرېښودو مدعي به دلیل ذکر کړي او د دلیل نه به استدلال واضح کړي. د دلیل نه به استدلال واضح کړي. هلته پاتې شو دا ضروري خبره د مدعي لپاره. مدعي به ګوري چې د مدعي په دعوه دلیل کې مطابقت شته دی که نشته دی. که مطابقت نه نو په مدعي باندې جواب لازمي نه دی او که مطابقت وو نو جواب په لازم دی چې وکړي. حالانکه مثال به څه شي تاسو توجه وکړئ. ګوره مولانا زمونږ بحث د غیر مقلدو سره مونږ دلیل پیش کړو د تقلید په وجوب باندې. داسې آیات پیش کړو مثلا زموږ د تقلید واجب دی او دلیل پسې نشو قل هو الله احد. اوس به د دې څه جواب وکړو؟ بېرته لیونی دي وخت کار مونږ به وویل چې په دعوت دلیل کې مطابقت نشته. د غیر مقلد سره زمونږ بحث و هغه تقلید څه دی؟ شرک دی، حرام دی. دلیل پسې پیش کړئ اطیعوا الله واطیعوا الرسول، اطاعت کوئ د الله او رسول. نو ته ورته دې کې خو اختلاف نشته دی که د ستا د دلیل خو ستا د دعوې سره هېڅ تعلق نشته دی. یا غیر مقلد دعوه کړې وه رب الیدین سنت دي او دلیل پیش کړي نبي علیه السلام رب الیدین کړي دي نو دعوه د سنتیت ده او دلیل د ثبوت پیش کړي. په دې کې خو مطابقت نشته دی. ته به ورته وایې مولوي صاحب ستا دعوه د سنتیت ده او دلیل د ثبوت پیش کړي نو هېڅ مطابقت نه لري. نو که مطابقت په دعوه دلیل کې نه و خو بیا په تا باندې جواب لازم نه دی. او که مطابقت په دعوه دلیل کې وو نو بیا مخکې په مدعي باندې جواب لازم دی. نمبر 1 دغه وشو مناسب که مطابقت وو نو جرح به کوي دغه په دلیل باندې. نمبر څوم شو؟ څلورم نمبر معارضه به پیش کوي. څلورم نمبر معارضه به پیش کوي. معارضه څه؟ مثلا دا وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي ته مدعي ته ورته معارضه کې پیش کړه ته چې د کوم ابن عمر نه روایت پیش کړي چې نبي صلی الله علیه وسلم کړي دي راشه پلان کې کتاب کې شته ابن عمر فرمایي نبي علیه السلام نه دي کړي معارضه راکړه راشه معارضه ختمه کړه. نو د مدعي یو ذمہداري دا چې تطبیق په پیش کړي خپل اصول په رڼا کې. هلکه دا وشو راځي مناسب دا درې مجالس مختصر وشو. مخکې راشم څه نمبر 10 ته پیدا کو په دعوه کې حکم لګول اهم دي. توجه کې مونږ تاسو سره لیکل شوی دی دا باسمات وګورئ. په دعوه کې حکم لګول اهم دي. هلکه په دعوه کې حکم لګول اهم دي. ته چې کومه دعوه ولیکې مونږ مخکې په تعریف کې هم وویله المدعي من نسب نفسه لاثبات الحكم او موږ ته دعوی په تعریف کې ادعا ما يشمل الحكم المقصود حکم التقرار. نو په دعوه کې حکم لګول ضروري دي. که حکم پکې نه نو دا به دعوا که حکم پکې نه دا به دعوا شرعي نه وي. هر باطل له حکم شرعي نه تر بریلی نه تاسو وکړه ورته ته چې په جنازه کې کوم درود سره په دې څو کوم دی فورا وایي سره چا لیکلي دي موصل قدوري هدايه شامل ټول لیکلي. ته وایه په مناسب چې دا ماڅه کې کوم درود سره په تحیات کې په قاعده کې تاسو کوم لري سره دی چا لیکلي دي ټول په کتابونو حواله درکې. ته د بوسو کا په چې دا هزار نمخ کې رسته کوم درود سره په تاسو کوم لري خاموش او که حکم بیان کی بیا تر کتاب د حواله ته بوسو کوم کتاب نشته. خبر پوه نه شو مولانا امام المناظر حضرت مولانا محمد امین صاحب روکاړي صاحب رحمه الله فرمایي
دې له اول کې څه وخت یو سکول کې استاد و. نو د سکول استاد مطلب دا نه دی چې هغه سکول ماسټر لکه څنګه چې د پنځپیریان په استهزاء په تور وایي. دوی ورته په خپله له اول امام المناظرین او دا د القابات ورکړو، چې کله دوی سره اختلاف راغی بیا دوی استهزاء شروع کړه. که دغه شي خو موږ احترام کوو، موږ نه وایو. شیخ غلام الله خان صاحب رحم الله بارک موږ عبدالجبار سلمي صاحب نقل کړي چې وقتیا هم د سکول استاد پاتې شوی، نو هغه ته ماسټر وایو. د دې عنایت الله شاه ګجراتي چې بچا باندې د دوی دارومدار دی، هغه د سکول استاد پاتې شوی دی، نو بیا به هغه ته موږ ماسټر وایو. نو دا د دوی مولانا امین کاروي صاحب رحم الله، چونکې د مناظرینو ذهن دی چې موږ وسیع مطالعه وکړو او مدرسین چې مناسب هغوی خپل درسي کتابونه نه پارېږي. څه کال په کاپي یوه شرحه وګوري، کال پسې دوه نورې را پیدا کړي، نو خو هغې نه پارېږي. نو مطالعه هغه خارجي کولی نه شي زیاته. نو مولانا کاروي صاحب په دې نیت بس کوشش کوو چې یاره هغه خو زه مطالعه نه غواړم، زه خارجي کتابونو ته پارېږي، مطالعه به کوم او ورته به تنخوا مېلاوېږي، نو کار هم ورباندې روان. نو د دې لپاره ورنه اخره کې بنوري ټاون کې استاد و، بیا خیر المدارس ته لاړو، ګران هم کتابونه پړاواله. نو دی وایي زه یو ځل سکول کې وم، ویل یو بریلی راغی، نو چې راغی ویل هغه پرنسپل ته وایي ستاسو په دا سکول کې خو دا یو ګمراه سړی استاد دی. وایي زه هغه پرنسپل راوغوښتلم، ما ته ویل چې امین یہ کیا کہتا ہے؟ ما ورته جی کیا کہتا ہے؟ وایي دی وایي چې دا ګمراه دی. وایي ما ورته چې تپوس ته وکړئ زه په څه ګمراه یم؟ تپوس ته کوي چې دا په څه ګمراه دی؟ هغه ورته جواب ورکړي جی یہ درود شریف نعمت دی، دا درود شریف نه مني. وایي ما ورته ویل چې دلته اوس کوم درود شریف نه منم؟ ویل ده ورته ویل چې د اذان نه مخکې وروسته. ویل ما ورته ویل چې دی دې لږ حکم وایه چې د اذان نه مخکې وروسته درود شریف څه حکم دی؟ شرعي حکم وایه. ویل دی لږ خاموش شو. وایي بیا ویل چې یہ مباح ہے، مباح ہے. وایي ما ورته ویل چې جی دی به تا ته اوس د مباح حکم نه بیانوي، زه به درته بیان کړم. د مباح حکم تاسو ټول ویل چې په کولو کې ثواب نشته، په نه کولو کې ګناه نشته. ما چې د نه بل غټ ګستاخ شته، موږ وایو یو پیر چې درود شریف د الله لس رحمتونه راځي، دا ثوابونه دي، دا اجرونه دي، او دا دومره ګستاخ دی چې هېڅ اجر داسې یو عقیده شته ده چې د هغې منکر ته ګمراه یا کافر نه ویلی کېږي. یو عقیده ده د هغې منکر ته به کافر یا ګمراه نه وایي. دنیا کې ته یو دغسې مثال نه شي ښودلی درته. نو دی به هلته پرې پرېږ شو، نه د ګمراه به نه وایو. تر مشرانو دغه کې لکه کوم مشره کې یو ابن حزم ظاهري دی، صرف هغه په دې کې اختلاف کړی. ابن حزم ظاهري خو تقلید هم منکر دی، د ډېرو څیزونو منکر دی. نو ښکاره خبر دی احترام خو به یې کوو، خو په هغه مسله کې خروج کړی د اهل‌سنت. نو بهرحال په حاصل د خبرې راشو دعوت کې حکم لګول دا اهم دي، لازمي دي. نمبر 1 دیم نمبر دا حکم به مسلم کتاب په حوالې سره لګولی شي. د چا؟ درېیمه یو بله اهمه خبره، د مدعینا د دلیل مطالبه خو جایز ده، د مدعینا د دلیل مطالبه جایز ده، لیکن د دلیل خاص مطالبه کې جایز وایي مرس د مدعینا د دلیل مطالبه جایز ده، د دلیل خاص مطالبه ته پرې پوه شوئ. مدعي ته ووایه دلیل پېښ کړه، لیکن دلیل خاص مطالبه دا جایز ده. ته اوس ګوره عدالت ته دا جایز دی چې مدعي ته ووایه چې ته ګواهان راوله، خو فرمایشي ګواه نه شي غوښتی، دلیل ګواه خاص ګواه. یا لکه په ګواه کې ورشه وزیر اعظم راوله، صدر راوله، د کلي ناظم راوله، که دې نه یې منم نو دا سوال غلط دی. بحث دی زموږ اهدافو سره. موږ څو اصول منو؟ څلور منو. څو منو؟ زما خوښه ده که به دې څلورو کې په هر یو اصل سره زه خپله مسله ثابت کړم. اوس چې په یو دلیل سره زه مسله ثابته کړم، د بل دلیل مطالبه کول چې خامخا قرآن نه وښایه، خامخا حدیث نه وښایه، د بې ځایه مطالبه ده. یا ته زما نه دا مطالبه خو کولی شي چې حدیث پېښ کړه، لیکن دا مطالبه چې خامخا بخاري نه به پېښ کړي، مسلم نه به پېښ کړي، دا مطالبه جایز ده. لکه چې دا غیر دا د څه په راوستې ده؟ بس بوی څه لري. نو نو د دلیل مطالبه کول خو جایز دي، لیکن د دلیل خاص مطالبه کول جایز نه دي. ٹھیک شو مناسب؟
دلیل مطالبه جایز ده لیکن دلیل خاص مطالبه کول جایز نه دي. تاسو راځي مناسب زبو ساده بیان کوم خاص صبر مرګ را باندې وجد منصب څو باندې شو آداب نمبر 1 الزامي طور باندې دوه خبريات ساتل ضروري توجه کې مناسب تعین د ځای پرې کې موږ باس نکړه موږ باس تعین د الکه تعین د ځای بغیر جانبدار تعین د ځای ونن سبا غیر جانبدار نشي کېدای مناسب نن سبا غیر جانبدار نشي کېدای کوم اصل د ځای مقرر کا چلته دا باندې پریشر نه This is a مقرر کا چې پتا باندې باغی کې پریشر نه دباو نه باغی کې براويږي نه بس نو هغه صورت ما ته په خپل کوی کې دا وایي چې تورځي دا وایي چې مداري واخل خپل ځي تراول نو تورته انتظام اول خدا شو دویم نمبر وقت مقرر کرنا وقت مقرر ول لازمي دي توجه کې مناسبه دویم نمبر ادب وقت مقرر ول وای مناسب څنګه وقت مقرر ول الک مناظره به 2 غنټې وي 3 غنټې وي وخت مقرر ولي اول کو کوشش وکړه چې وخت مختصر مقرر کړي چې وخت سو کې مختصر مقرر کړي چې نن سبا خلک مصروف دي ساعته لس غنټې مناظره څوک نه وي ته مناظره کېږي د لپاره چې عوام رسته په ویډیو کې واوري نو کته اتل لس غنټې مناظره ول خلک وایي چې مولا دماغ خراب شي وسوک نه اوري او تا چې سره پر مناظره کړې ده فائدہ مرتب نشته کوشش وکړه غنټې وکړي وری ما 2 غنټې ودوما یو مسله کې په داو کې په یو دلیل سره ثابت شي هم ثابت دي په سره سره ثابت شي هم ثابت دي موږ تقلید باندې مناظره وسو کله مخ کې هغه مقلد کور ته ورغلی نو دا په اول حالت په وجره کې یو سیټ ته جمعه ته هغه کې ولر نفلونه کول مکروه اټه ولر خپل کور ته راغلی وسو 2 غنټې هم ظالم بچو ته انتظار نو هغه د مسلمان انسانیت اصول کوم څه دای سره چې وبره وي هغه نو 2 غنټې پس موږ ته ورته وګورئ نه کېناست چې کېناستو بیا سره ټیم نه کولو نه لګیا مې په تکي خبره ختمه شو په 15 ورځو کې ختمه شو فرق کیسه شو او د سې ناسو یقین وکړه سهار تلو مازیګر شو دی مازیګر پورې د وګو ګټه راوړل نو بس کې نه ورته نو چې ټیم نه مقرر جګړې به جوړیږي څنګه به جګړې جوړیږي اوس به ته لګیای ته ورته وزنونه مناظره نه کومه وایي دی ګریوان چې تاسو پلار به اگر ته په مناظره کې دلایل به پېښ کړو پاسې کې زنونه نه کومه ته دې مړای نه شي څنګه به نه کی نو بس جګړه به جوړیږي دوی معنی چې ټیم نه مقرر کړه بیا په فزول باسو اسیم ټیم دې بس مقرر نه ګرځي ته پاس فزول باسو نه کنځلې جګړې چې کله ټیم مقرر وي ستاسو سره به خیر وي یاد وکړئ چې خپل مقصودی خبره وکړم نو فزول باسو نه پرې شور پرې دریم نمبر په ایډو په کې دا وي چې ته به هغې مطابق تیاری وکړي 3 غنټې مقرر وي موږ چې خپله کله مناظره وي موږ ویله 3 غنټې ټایم مقرر دی په 3 غنټو کې 1.5 غنټه زموږ د 1.5 غنټه دا ویل په 1.5 غنټه کې بیا زه تقسیم وکړو چې دومره کې به هغوی جوابات کوو دومره کې به زه دلایل پېښ کړو نو په دومره وخت کې زه څومره دلایل پېښ کولی شم نو اهم رامخکې دا یاره 1.5 غنټه د بریږي چې دومره دلایل پېښ کولی شم د هغې مطابق د دلایلو تیاری وکړو نو هلته مونږ پابند یو چې په هغه ټایم کې اهم دلایل پېښ کړو اوس که ټایم نه دی مقرر نو هلته به ته شروع وي ستا به یې په درېیم دلیل کې لګوي هغوی زه نوره نه کوم ته به چې ولې نه کې موږ 50 دلایل راوړي دي یا به کله دغسې وشي تا به 15 دلایل پېښ کړل تیار کړي هلته به تا باندې ټایم زیات شي بیا به تاسې ناسې څه به کوي دا بلال چې و به د مجبرانو کې لیونی دیو له ښې نمونې په لاس ورځي او خلک مقل خلک هم دی په یو نه دیو امید تړي چې یاره دا به مې عزت بچ کړي دا به مې عزت بچ کړي او هغه ښه بېعزتي وکړو پوهېږي نه دومره کمقله دي هر یو ته هارونه وراچي نو ما ملګرو ته ویل دیو دا هارونه د څه وراچي تاسو څه به دیو سره څوک مناظر وي نه چې مخې ته راځي نو که یو څوک داسې شاخۍ تاخۍ پیدا شي چې مخامخ شي دیو یې زه شکر څوک دومره پیدا شو کېښوناسته نو بس هر مار ورته ورکړي هر یو شي هر مور واچي بیا مسترد هم کړي اوس دا
دې یو موضوع شروع کړه چې موضوع هم نظمت ولا کافران دي که اوس د مجهل نه غټ کافران دي استاد موضوع شو څه موضوع دي نه معلومه زه دا ودې بس پسولیات په مو خو لاول دله توجه نه ورکوله بس پرېږده چې بزرګ ځان مشهور به یو بل مولوي صاحب چېرته و او ورسره مناظره وکړه نو بس دومره بدنامي جوړه شوله د هغه نه پسپریان یو باز جوړ مې ورسره مو مناظره وکړله د ده د اصولو مطابق کېناست ده ته مونږ ویل چې ستا مشران ښوونځی دی وسیله ویې نه په هغې به بیا وکړو اوس زما په دې وکړو ټیک به کېد نو ده ویل چې 8 ګنټې مناظره وي 4 ګنټې چې وشوله 5مه ګنټې ته ورسو ده سره خو مواد ختم و 3 ګنټو کې ختم شو مونږ سره مواد باقي دي ده نو دې چغې وایي اوس بس دی بس دی ټیپ پوره دی په هر طرف کې چغې وایي ټیپ پوره دی او هغه مناظره زما سره یې وشوله په دغه موضوع وشوله د الله شان دې ځای نه چې لاړو او 2-3 هفتې خو خاموش وو 2-3 هفتې پسې په هغه موضوع بیا زه چیلنج کول شروع نو ما چې واورېده ما وایي دا خالص منټل دی دغه علاج کول دغسې دغه نه دی اوس دغسې لیونو سره نو دغسې وي مناسب کله کله لیوني راوباسي نو ده بهرحال خبره مې دا کول چې دا 3 ګنټې تېرې شو په هر ټرم کې بیا وسکو بس ټایم پوره دی ټایم نه دی پوره کېنه ته خو 8 ګنټې یې دې کړې وي نو څنګه ټایم پوره دی نو بهرحال ټایم مقررولو کې تاسو پوه شوئ 3 قسمه فواید ما بیان کړل یو به تیاری وکړي په ضروریاتو نه وبچي جګړه نو ټایم مقررول ضروري دي او ټایم مختصر نمبر 3 په مناظر باندې واجب دی چې په کلام کې د اختصار نه ځان بچ کړي ډېر اختصار به نه کړي ځکه چې د اختصار په ابهام او تفهیم کې خلل پیدا نه کړي چې خلک په خبره پوه نه شي نمبر 4 خبره ډېر زیات اوږدولو نه پرهیز کول پکار دي ځکه چې خبره ډېره اوږده شي خلک تنګېږي په دا بیانونه کې تاسو بعضې ملا شروع وکړي نو پوره 2-3 ګنټې بیان وکړي نو خلک وایي تاسو په غم اوښتي خیر الکلام ما قل نمبر 5 خبره حتی الوسع عوامي انداز کې کول پکار دي نادر الفاظ او غیر مانوس او علمي اصطلاحاتو استعمال نه پرهیز کول پکار دي دا مناظره چې ده کنه بلکې علمي اصطلاحات مه وایه غیر مانوس سخت الفاظ مه وایه عوامي انداز کې خبره وکړه ځکه ستا دا مناظره به ثواب اورېدې نه پس نو هغې عوام به بیا نه پوهېږي چې ته څه وایي مولانا محمد امین صاحب د روکاړوي رحم الله امام الناظرین یو مناظرې ده ویډیو کې ده نو غیر مقلد یو حدیث پیش کړی دی نو دی په هغه حدیث باندې جرح کوي چې دا حدیث موقوف دی مرفوع نه دی نو عوام خو مرفوع او موقوف نه پېژني که نه اوس که عوامو ته هغې ویله چې دا حدیث مرفوع نه دی بلکې موقوف دی نو عوام پې څه پوهېدل نو دی څه وایي په هغه مناظره کې وی امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سرے سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے ہی نہیں امام ابو داود فرمائے دا سرے دا اللہ کے رسول حدیث دینا اخر کوئی واہ 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 نو خوام کو پتہ نہیں کوئی گا پتہ نہیں مانگا دے غیر مخلص سره اوس مانځه کو تاسو دا پتہ غیر مخلص سره مناظرین ختم شوی دي اته درې کارو کې تاسو نه کېدل زموږ راوځه هغه کله یو راوستو کله بل چې یو مناظره به وکړه سره نو چې دا په نور باندې جوړه اخیره مشوره وکړه چې بس موږ مناظره ختم کړو د شیخ افضل چې دی زره زموږ کلام کې مناظره نو دی نیمه کتابونه واغستل وو بیا په دا پټخېله کې مناظره وه په آخرت ترک القرات خلف الامام دی ورانه ده پسې ما به خبره ټلیفون نه وکړو ما ورته ویل چې زه پلان کې مدرسې یو غیر مغل مدرسې مې ورته ما ورته ویل چې د هغې طالب یم ما ورته شیخ صاحب هغه مناظره ولې ونه شوله احناف راغلي تاسو نه ما ته یې ویل حکومت پابندي لګولې ده ما ورته شیخ صاحب پابندي لګول نو هغوی څنګه درګرځي ما ته ویل هغوی حکومت ولې وله دا 2013-14 وه غالبا بیا ورته ما ټلیفون مکسات باندې ما ورته شیخ صاحب ما ورته خپل نوم یاد کړم زما د هغه سره اوس خبرې وشولې نو ما یې هغه وایي چې شیخ صاحب ته ووایه چې که پابندي ده په بټخېله کې پابندي ده اخوا به موږ د شیخ حضرت صاحب مدرسې ته ورشو ما ورته ستاسو څنګه خوښه ده ما ته پابندي ده نو ما ورته پابندي په بټخېله کې ده خو به نشته ستاسو سره ما ته وایي ګوره زما د مناظرې شرط دا دی چې اول خو به حکومت نه اجازت اخلي دویم شرط دا دی زما نوم یې یاد کړو بل هغه سره مناظره نه کوم ما به د حقاني نه څوک ملا راولي ما ورته ویل ولې شه ما ترې خو یو لوپر بدماش سړی هلک دی
هغه سره نه کوم مالا به دې څوک راوړي چې د احنافو په اصولو پوهېږي ما د شیخ صاحب تر احنافو په اصولو مناظره کړي محرم سنت په دلیلو سره مناظره کړي الله بس موبایل ما ته دې مطلب دی ته نه کې مناظره اوس دیو سره مناظره د اخر کې هغه یو لیوانای منطقي ګډوډ تاسو به زه نو ورې نه الله پنو او دې وزن ته په کاغذ منطقي اصطلاحات لیکلي او دا پلان کې او لګیا ما ته دې لکانو ویل خپل موینر ورته وایي چې د کاپي لري کوي وایي نو ما ورته ښه چې کاپي دې واخلي بیا خو به دې موږ سره کنځل وکړي جګړه وکړي اوس پرېږدو چې څه ووایي بس دی په هغې کې لګیا ټوله حسابوجي او دغه بیا راوړی نو په هغې کې بیا ټایم ضایع کړو قرآن سنت نه وبدلی نو نه نو خپلو خلکو پکې منټونه کوي دا ته څه په ضرورتو باندې سره تا سره دلیل نشته دی نو هغې یې مسترد کړو هغې نه پسې بیا پنجاب نه یو ملا راوستو هغې یې ورنه څه ګټه ورکړو نو رسول سره بیخي قات دی ورباندې په دې وخت کې نو بهرحال خبره عوامي انداز کې کول پکار دی نمبر 6 داسې جملې استعمالول نه دي پکار چې باقاعده معنو احتمال وي او په معین معنا باندې قرینه نه وي ځکه بیا به ته وایي زما دا مطلب و وایي زما نشته دا مطلب و جګړه به جوړېږي نمبر 7 داسې خبرې کولو نه بچ کېدل پکار چې په مقصود کې داخل نه وي ځکه چې کلام د ضبط نه خارج نه شي او د مطلوب نه بعد لرې والی لازم نه شي بلکې د مقصد ته خبره کول پکار دي چې مطلب زر حاصل شي نمبر 8 په زور خنداګانو خپل ځان بچ کول پکار دي او بغیر مقصد نه आवाज په زور کول نه دی پکار مناظرې په وخت کې د بیوقوفانو په شانتي خبرې نه دي کول پکار ځکه چې دا د جوهلاو صفات یې مناظر هو په زور خندا شروع کې دا مو کوه او په زور لګل او پلان کې هغه سره مونته کې چلیو دا عادت د علماو سره نه ښایي دغسې عادات خپل کا چې کم از کم هغه د اهل علم نمبر 9 داسې سړي سره خبره مناظره نه دي کول پکار چې دغه هیئت او دهشت هیبت او دهشت په تا باندې وي هغه ستا لپاره قابل احترام وي ځکه چې د مدې مقابل روب او احترام کله کله د نظر هغه تیزي ختموي د انسان داسې چا سره مناظره مه کوه چې ته دغه احترام واجب ګڼې ځکه کله کله به دغه د احترام د وجې نه بعضې خبره نه شي کولی یو دویم نمبر دا داسې کس سره بحث هم مه کوه چې په تا باندې دغه روب زمونږ دغه باندې چې مناظره شوه مروجه الى اسقاط او جشن میلادالنبي باندې یو بریلي سره غټ پټګی والی مولا دې چې موږ سره کېناستو په اوله مناظره کې دا ټول رپېدو دغسې نو مناظره ختمه وشوه ته ته پته مو ونه لګېده چې مناظره ټیم ختم شو ځکه هغه غریب خپل پایو دغه کې هغه ته بار څه 2 3 ښکارېدله نو دغسې به دې کې خاطر نمبر 10 مدې مقابل حقیر نه دي ګڼل پکار ځکه چې د دې د وجې نه کمزوری کلام ثابت نه شي او کمزوری سړی در باندې غالب کله کله ته وې مناظره ده معنا صحیح صحت لري پرېږده ورو تیاری نه کومه نو په دې طریقې سره به کمزوری سړی په تا باندې ښه پوپو تیاری وکړه مقابل خصم به کله کمزوری نه ګڼي کله کمزوری هم دی زموږ پښتانه یې که نه وایي مړه هېڅ شی هم نه و چوت مې کړو ځمکې ته مې راویشت او پنجابیان چې هغوی چې او داسې یو زورور سړی و دا او دا دغسې د پنجابیانو غوندې کیسه وکړې ښه نمبر 11 مناظرې دپاره لازمي دي چې د خپل مقابل معمولي وخت کې د خاموش کولو کوشش نه کوي ځکه چې د جلبازۍ د وجې نه کله کله کمزوري مقدمات صادر شي او مد مقابل غالب راشي نمبر 12 د مناظرې په وخت کې تکیه لګول او د عمرو په شانتې ناسته مناسب نه ده بلکې د فقراو په شانتې کېناستل پکار دي ځکه چې دا کېناستل ذهن دا مجتمع ساتي او د انتشار نه بچ کوي لکه مناظره کې به دغسې نه کېږي دغسې مناظره کې په تحیات کېنه یا په دې طریقې سره کېنه ولې ستاسې متکلم مناظر چې وي که نه دا د 4-5 ګنټې کېني یقین وکړه د یو وخت ته بیا کېناستی شي دا په دا کله چې مناظره بیا اوږده شي بیا ورته وایي متکلم چې کوي نماینده هغه لپاره ته وایي په دې ملاو په پتونانو کې ته وایي چې غني ورداخلې شوي دي 2-3 ورځې خو دغسې تکلیف کې سوي دي مناظره کې دا ضروري ده چې دغسې به ناصیل ته به ځان نه دغسې دغه نه ساتي پوه شوې په خبره نمبر 13 د زیات لوږې په حالت کې مناظره نه دي کول پکار او نه د زیات تندې په حالت کې مناظره کول پکار دي ځکه چې په دې حالت کې غوسه راځي انسان او دا اصول دي څوک غوسه شو هغه مناظره نشي کولی غرض د هغه ټولو امورو نه به ځان ساتل پکار دي په کوم چې انسان ته غوسه راځي
پخوا مولایانو چې مناظره یو بل ته کنځل کول غوسه کوي څوک چې غوسه شي دا نه وسات کار پرېږدي بس دې دلیل پوهېږي بس شي ستا به خبره هم نه پوهېږي پاس دماغ یې شه نو کوشش کوه مقابل غوسه کړي ته مه غوسه کړي چې کنځل هم درته کوي غوسه کېږي به نه امام المناظرین حضرت کړوي صاحب رحمه الله خو د دین پر مجتهد و هغه به فرمایل دلته چې راځي ځان نه بېغیرته جوړه کېږي دلته بېغیرت بل ته پرېږدي راځي اوس که دلته ځان نه غیرتي جوړ په نه خبره راپاسې مرۍ ته ورداږي نو ته هم نه کېږي داسې ګټه لګي خلکو باندې بس د دې یو مناظره ده یو غیر مقلد ورته وایي تقلید مناظره وایي په دا چپلو کې نه دي دا رنډېخانې په دې کې چې دا څومره زره نه دي دا ټولې مقلدین زینهکار دي والعیاذ بالله اوس که ما ورته د چا ویلي و جګړه مو ورسره کوله ما له ورته وایي ښه بردبارۍ سره په خندا سره چې نمبر یې راشي هغه له جواب ورکړي وایي موږ خو چېرته تللي نه یو موږ ته نشته دی پته البته شمشاد سلفي ته زما درخواست دی مناظرې هغه سره وایي شمشاد سلفي ته زما درخواست دی چې آینده کله هم ته رنډېخانو ته ځې رجسټر د ځان سره ویسه حاضري واخله که چېرته د یو ښځه وه مقلده وایي او که خاوند دی نه معلوم نو غیر مقلده وایي نو دوه ګزاره پرې وکړه یو خو دا ده چې موږ دغه ځایونه نه لیدلي دي نه یې پېژنو نو راته معلوم دي ته ورته ځې نو تا ته دا پته ده او دویم اصل جواب یې ورته د طالب الرحمن سره مناظره وه نو څه کوم بس شي تفریح وایي لږ ساعت کې کوم دا لږ پاتې نو کله کله یو دویمه مناظره وه نو په مناظره کې ورته نوکري صاحب خو حدیث ویلو من کان له امام فقرات الامام له قرات امام قرات ټول مقتدیان دپاره کوي نو دی ورته وایي طالب الرحمن وایي آپ کی امام نے قیاس کیے میں قیاس کروں ستاسو امام قیاس کړی زه قیاس وکړم نو قیاس نو نس و ما نوکري صاحب ورته وایي نه جي وایي زموږ امام منع کړی چې ته نس وي ته قیاس مه کوه دی ورته نہیں میں کرتا ہوں کہ آپ کی من سي دی ورته ستاسو امام قیاس کړی چې د یو امام قرات د ټول مقتدیان دپاره کافي دا قرآن آیات دی حدیث دی وایي زه قیاس کوم چې د یو امام ښځه د ټولو مقتدیانو دپاره کافي هغه یې وکړل وایي وا 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 ما نوکري صاحب نمبر چې کله راغلی دی ریکارډ کې شته دی ما خپله مناظره اورېدلې کیسټو کې وه نو ما نوکري صاحب ورته جواب ورکوي وایي زموږ امام ابو حنیفه رحمه الله قیاس کړی دی موږ هغه پرې عمل کوو د غیر مقلدینو امام طالب الرحمن قیاس وکړو ژوند کې اول ځل हम देखते हैं गैर मुकल्लिद इस पर कैसे अमल करते हैं हम गुरु जी भी बड़ा गैर मुकल्लिद झगड़ी तरह पासी वाला गड़ी से बढ़ते हुए भाई शर्म न दर्जी ताला अल्लाह के पैगंबर पर हदीस पर से पूरी की ओर इतना गैरत रपोर्ट न शो स्ता मुलाला मा जवाब पर पोस्ता के गैरत रपोर्ट की नगुर मकसद दाले गुस्सा न रावले जाता बस ये इस नॉर्मल बकी बस त्यो की बदा खबर पड़े सोई موږ یو مناظره کې جګړه کړله بس په هغه مناظره ختمه شوې وکړې دغسې مې درته کړه او هغه دغسې وه هغه بریلیانو مناظره کې دا چې مناظره ختمه شوه دا یو خبیث بچی و زه دې وخت کې نه ماشه و زخمي وم په دې مفتي طیب الرحمن صاحب صدر صدې ټولو ما ته ویل ته مه راپاسې که په هر څه لانجې مونږ کوو ته زخمي ما ټول صحیح ده زه ناست وم دا حرامي اوس دې خو راته وشوې دا څه وایي قاسم نانوتي لوتي اشرف علي تعمیر نعوذ بالله تعالی قسمه خبرې یو ضرور که ما اشاره کوم ما ته سټیزویشن خوښه کنځل مه کوه بیا نو بیا ما یو ګزار والی و په دې صفتې خو هغه فوکزوه موسی فقضوا علیه کله کله ایواني ګزار وي نو زما یقین نه کېږي چې د هغه سړي دا سینه به اوس هم روغه وي نو هغه دغسې قصه ومنځ ښه نمبر 14 دغه رنګې زیات خوراک زیات موړو حالت په حالت کې مناظره نه دي کول پکار ځکه چې په دې سره به چې ډېر موړ یې که نه مناظره باندې کې څه چې په طبیعت کې سستی پیدا کېږي او ذهانت ختمېږي او دا څیزونه د فایدې په مقابله کې نقصان سبب جوړېږي مولایانو او روژه کې به بالکل مناظره نه کوئ ښه د ورځې وږی تږی سړی او د شپې دومره موړي سړی و خدای نشي بهانه نو بس روژه کې مطلب دا دی چې بالکل نه دي کوئ دا اوس په حالت نه امر شو دا اولو کلونو کې طالبان په کورونو ته راغله یقین موږ داسې اختر به نه وو خلکو به اختر که موږ به لګیا وو طالبانو به یو ځای کې مناظره جوړه کړې وه لانجه به وو کتابونه هم راوړي زموږ به اخترونه هم لیک دی یو ورځ هم تېر کړو بیا موږ قسم ته څو کتابونه راوړي راشي اوس حالات نارمل شو الحمدلله ښه پېنځلسم
مناظر بصاحب علم وي کوم څه جاهل بنوي. نمبر 16 ما فی الضمیر وضاحت کولو باندې بخاری وي لکه دغه څه بنوي چې دا ما فی الضمیر وضاحت نشي کولای دا سره قابل یې خدا نشي کولای. نمبر 17 پیجه جک کوي یره به نه راځي. نمبر 18 आवाज به لګو چپی د بډای بچي بنوي. نمبر 19 ګریف به مضبوط دي. نمبر 20 الفاظ به مهذب او شایسته استعمالوي. نمبر 21 خپل اصول نه بنوست کی په اصول په کلکو سي. نمبر 22 سامعین به د مناظرې په دوران کې خپل ځان ته متوجه کوي. ولو کړي څه پرېمانه فرمایي ول تبلیغي سړی به مناظرې د ځان سره نه وځي. ځکه تبلیغات خلک دوی د اکرام مسلم کوي. موږ یو ځای یو تبلیغي بوتلو په ځای رمال باندې زموږ مناظره وه. هغوی شیخان راغلي په میزوبان زموږ د تبلیغي ورته په حضوره کې وو. هغوی به 5-6 منټه به خبره وکړله به خاموش چې موږ به خبره شروع کړله دوی به شروع کړو. هر ځل به دا تبلیغي به راپاڅېدل موږ ته به یې نه بس خیر دی که نه خیر دی خوله به یې راته لاسې که بس خیر دی که نه بس. یو بل ځای ته تللي وو هلته مې یو تبلیغي وو. هغوی به خبره وکړه چې موږ به خبره کوله هغوی به شور کوو دا به راپاڅېدو موږ ته به ویل خیر دی. بس هغه ځای کې د مولا وکړلو صاحب رحم الله خبره ما ته راوړه چې تبلیغي سړی به ځان سره مناظرې نه کوي ځکه هغه د کرام مسلم ښایي او دلته به کرام مسلم نه چلېږي په اصولو باندې به چلېږي. بهرحال مناسب یو اهمه خبره مناظره کې خلک اشکال کوي ستاسو د مناظرو نه فساد جوړېږي. موږ وایو نه زموږ مناظرو کې فساد 15 سال زموږ نه مناظرې وشو ته دا نشي کولی چا یو بل وجلی وي چېرته جګړې اوس که جګړې زیات نه خو ملایان د خپلو کې وکړي سبب 15 کسان یو بل به ووایي کوم خو به بچ شي که زموږ د مناظرو سره جګړې ختمې شوې تاسو به ورکتلي وو چې رنجبازیانې مقبرو کې جګړې جوماتونو کې جګړې اوس هغه جګړې ختمې شوې که نه شوې ختمې دا د دې مناظرو برکت سره الحمدلله. زموږ اصول څه وي مخکې مناظرو چې کوم تصور و یقینا چې هغې سره فساد جوړ یو بل کورونه به یې سوځول لښکرې به یې راوویستلې اسلحې به راوړې په قومونو خو به جنګ کوو یو به وایي زموږ ملا صحیح وی بل به وایي زموږ ملا صحیح وی. زموږ مناظرو کې دا شی ختم شو. زموږ اصول ته دو ملایان دغه طرفه تللی خپلو کې کېني موضوع ته هر څه وکړي ځای ټیم دا پټ وساتي صرف 15 ملایان راشي چاپېوالۍ کې بحث وشي میډیا په ذریعې خلک وګوري هر سړی اوس پرې غور او فکر کوي الله عقل ورکړی رسولیله. نو زموږ مناظرو کې د سره د فساد احتمال امکان نه وي د سره فساد خو لرې خبره ځکه عوام هم د جګړې نه بچ کړل. د موچ کې ځکه مناظره وه مفتي وجد الله صاحب شته شاید تاسو ولیدئ مناظره جوړه شوله مناظره په ختمېدو کې راته د پولیس راغله بندي کې موږ ناست شو ډي سي پي صاحب له چې ورغلو ډي سي پي صاحب ما ته وایي تاسو چا نه یاست دغه څه ما ورته ډي سي پي صاحب موږ درسره تعاون وکړو شکریه مه ده ما ته ولې ما ورته دلته په دا علاقه کې جګړه جوړه شوې وه نو عوامو به حل کولی یو بل باندې به یې ډزې کولی یو بل به یې وهلی موږ پکې په منځ کې راغلو مثلا د عوامو نه واغېستله په بند چاردیوالۍ کې که څوک ډمې ډمان ګډوي هملته خطره دي ته پرې نه ورځي. زه به یو علمي بحث کوم بند چاردیوالۍ کې فساد نقصان څه پکې نشته دی هملته نقصان نه رسېږي نو په کوم قانون ته معامله کوي. ما ورته موږ درسره تعاون وکړو موږ لا جګړه ختمه کړه ما ته وویل خبره خو ستا صحیح ده ډي سي پي ما ته وویل که نوره مناظره کوې راځئ راشئ تاڼې د جومات کې وکړئ زه ورته پولیس ودرو سپیشل برانچ والا ولاړو هغه ورته نه جي دا به ډي سي نه اجازت اخلي ده هغه ورته دي کې څه خبره ده په علمي خبره ده ولې ما ورته بس مناظره وشوه دوا وکړې بس قصه ختمه شوه. نو دغسې دې سره مناظرو سره دا فساد ختم شو. دا څوک چې وایي فساد جوړېږي دا خپله فسادیانې د فساد کوم ختم کړو نو اوس په دې ورته دا نه غواړي چې دا فساد ولې فساد ختم شو چینهبازي ختمه شوه جګړې ختمې شوې ته نور څه غواړې موږ سره حکومت نشته دی که 5% سره څه پاتې دي انشاءالله دا به هم ختم شي. په دې ځای خلاص شوم دا ملایانو ما تاسو ته خلاصه وویله دا د څو ورځو اوږد بحث دی ما تاسو ته خلاصه وویله په دا نوټس کې باید څیزونه لیکلي دي تکرار به هم کېږي بیا تاسو په دا څیز باندې پوه شئ ملایانو. په دا مناظره کې مناسب یو مناظر وي متکلم یو ورسره صدر وي او 2 یا 3 ورسره معاونین وي د نماینده د بحث کوي دغه خبرې نوټ کوي ځان سره لیکي صدر د کنټرول ساتي د مناظرې
معاونین به ستا سره هغه څوک وي چې ستا سره د مناظرې د تیارۍ په وخت کې د اول نه تر اخره پورې وي چې دا نه بیا نشي کولی مناظره ځکه دا چې کوم نماینده دی مناسب دا کمانډر دی کوم چې ورسره دی مناسب دا د ملګري نو چې کله په دا پوج کې تاسو ګورئ که نه چې کله د مشر اطاعت وي هغه سره ذهني دی برابروالی وي نو بیا کار کېږي چې دا نه وي بیا نه کېږي څنګه نه کېږي مشر یو سوچي دی د بل سوچي ته به یو کتاب پیش کړي ورته بل کتاب نه نو خپلو کې ذهني آهنګي نه وي نو دیو کې فکري اختلاف موجود وي نو مخکې دیو جنګ نشي کولی نو دې وجې نه په مناظره کې به ستا سره معاونین خپل کسان درسره ستا سره تیاری کې په مشوره باندې هر څه شوي نو تا سره معاونت کې ناست وي نو اوس کار کېږي بعضې خلک داسې سیمپل ماته یو مولوي صاحب کار وکړو مناظره جوړه ده ماته یو به پکې تی یو به شیخ سجاد الحجابي صاحب حفظه الله هغه به وي یو به مفتري صاحب صاحب حفظه الله هغه به وي بس نور یو ځای نو ما ورته ویل ته څه کې مناظره کې که نه داسې مونږ سیمپلې خلکو ته ښایي ما ته خو دغسې نه کېږي مناظره به دغسې کېږي چې یو کس ته ووایه یا هغوی ته ووایه مفتري صاحب صاحب ته نورو مشر چا ته ووایم هغې سره به خپل معاونین نظرۍ تیاری وکړو اوس دغسې خو نه کېږي ته به شریکه ټول په بهرحال دا اهم اصولو اهم آدابو تاسو زده کړه که نه انشاءالله زده کړه ملایانو او بېګانه تکراروئ او زده کوئ بیا وروئ مناسب وقفه کوو 20 منټ د هغې نه پس به انشاءالله تقلید مسله شروع کوو ځای به نه د 20 منټونو به زیات نه اړوئ یو مناسب خبره اهمه واورئ دلته کلاس ته چې څوک